کفاره د لا پوره نه ادا کړی وای. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. مخکې دا خبره ذکر شوه چې لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. دا خو که الله تعالی غوښتلی نو ما باړو د سره دا تاسو ته دا لوستی نه وی، دا زه د خپله ځانه نیمه لګیا او نه به الله تعالی تاسو په دې پوی کړي وي. ځکه زما ژوند تاسو ته معلوم دی چې زه د داسې قسمه موضوعاتو سره ما د اوسه پورې څه دلچسپي نه ده ساتلې. داسې موضوعات ما چیړلي نه دي د اوسه پورې. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله. نو خپل عمر یې ورته په دلیل کې پیش کړ، خپل تیر کردار یې په دلیل کې پیش کړ. اوس د دې نه بعد هم چې یو سړی دا قرآن د الله تعالی له طرف نه نه ګڼي نو دا ډېر غټ ظالم دی. د دې نه بعد هم چې یو سړی د آیاتونو ته تکذیب کوي نو دا د ټولو نه دنیا نه غټ ظالم دی. په دومره دلایلو نه بعد هم دی په دې خبره نه پوهېږي. فمن د دې دلایلو نه بعد دا فا د تعقیب دپاره ده. دومره خبرې پیدا شوې، دومره خبرې میدان ته رالې او بیا هم ته نه پوهېږي. فمن اظلم پس څوک دی غټ ظالم ممن دا چانا افترا علی الله کذبا چې په الله دروغ جوړوي، چې هغه پیغمبر نه دی رالیږلی نو دا پې دروغ شو که او کذب بآیاته یا نسبت د دروغو کوي د الله تعالی آیاتونو ته چې دا د الله تعالی آیاتونه نه دي. انه شاندار لا یفلح المجرمون. داسې مجرمان چرته هم نه کامیابیږي. دنیا کې خو یو څو ورځې ژوند دی خو اصل کامیابي او ناکامي خو په آخرت کې. ویعبدون من دون الله. او دوی بندګي کوي د الله نه بغیر ما د هغه څه لا یضرهم چې ورته نقصان نشي رسولی که چېرته دوی بندګي ونه کړي، ولا ینفعهم او فایده ولا نشي رسولی که دوی بندګي کوي. او یقولون دی د ځان وی هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دا د الله تعالی په نسبت باندې زموږ سفارشیان دي. د دې بندګي ځکه کوو چې دوی به د الله تعالی په دربار کې زموږ سفارش کوي. نو د الله تعالی په دربار کې سفارش ته حاجت څه دی؟ ته په خپله خبره کوه که نه. قیامت کې به سفارش وي، علما به سفارش کوي، صدیقین شهدا به سفارش کوي. خو دنیا کې خو الله تعالی بنده ته وایي برای راست ما نه دعا غواړه، دعا د ما نه برای راست غواړه. نو ته ولې خامخا سفارشیان ګورې؟ یا وایي ما نه بغیر د سفارش نه غواړه، ما نه بغیر د واسطې نه غواړه، او ته ولې سفارشونه ګورې؟ او بیا هغه سفارشونه ګورې چې هغه الله تعالی اړو مقرر کړي نه دي. تفسیر کبیر والا وایي ونظیره فی هذا الزمان. په دې زمانه کې خلک هم داسې کوي، دا مسلمانان هم داسې کوي. وایي اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر. ډېر خلک لګیا دي او د قبرونو ته سجدې کوي او د قبرونو نه راتاویږي.
د اولیاء د مزارات او د قبرونو راتاویږي. او على اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم، او دا عقیده ده چې کله د قبر عزت مکو نو یکون شفیعا یا یکونون شفعاء لهم عند الله، د دې قبر والا احترام به وکړو، د قدر به وکړو، دلته به شکرانې وړاندې کړو، نو الله تعالی ته به دې زموږ سفارش کوي. خو د هغې او د دې په دې خبره کې څه فرق شو؟ یو شان خبره شو. قل ورته ووایه دا اتنبئون الله، ولې تاسو خبر ورکوئ الله تعالی ته بما د هغه څه لا یعلم چې الله ته نه دی معلوم فی السماوات ولا فی الارض، نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. الله تعالی ته خو دا سفارشي نه دی معلوم، دا تاسو چې څه وایئ. دې ته دا د شفاعت دا او دا مرتبه دی له چا ورکړې ده؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا اختیار دی له چا ورکړی دی؟ په دنیا کې هم داسې چلي چې په یو ځای کې سړی یو کار کوي، یو های کورټ او په سپریم کورټ کې وکالت کوي، نو څه پاس او څه کارډ به ورسره وي. چې چا سره کارډ نه وي نو ته ورته وایې چې هلکه ته دلته چا راوستې؟ تا ته چا دلته وایي چې دلته راځه؟ ته څنګه رالې دلته؟ نو دې ته دا چا ووایي؟ دا خبره اختیار دی له چا ورکړي؟ تاسو د الله تعالی په دربار کې د خلکو سفارشیان یي. الله تعالی وایي ما ته خو دا پته نشته. اتنبئون الله تعالی له خبر ورکړي، خدای خبره بما د هغه خبرې نه لا یعلم چې الله تعالی ته د هغه علم نشته. الله تعالی ته خو په دې مخلوق کې داسې خلک نه دي معلوم چې هغه به د خلکو سفارشونه کوي په دنیا کې، او د هغې په واسطه به د خلکو دعاګانې قبلېږي. دا وهذه غایة الجهالة، تفسیر قرطبي وایي دا حد درجه بېوقفتوب دی منهم، حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضرر في الحال. ښه پوهېږي چې په دنیا کې نفع او ضرر نشي رسولی، وایي په آینده کې به سفارش کوي. سبحانه وتعالی عما یشرکون، پاک دی الله تعالی او بالا او برتر اوچت دی د هغه شریکان نه چې دا خلک ورسره شریکان کوي. وما کان الناس الا امة واحده، دا شرکونه تاسو رستو را پیدا کړه، دا زنګونه دي، دا شرک زنګ دی، دا ګرد او غبار دی، دا خیره دی، دا رستو راغلی دی. اصل شی صفاو، اصل کې دا دنیا د ابتدا نه دا د اسلام مطابق روانه وه. په دې دنیا کې اصل بنیادی دین چې دی هغه د ځمکې دین اور د ځمکې سره مناسب دین اسلام. وما کان الناس الا امة واحده، نو تاسو په زنګونو په خیرو پورې نښتي یې. دا ورته نو دا ټول انسانان د دنیا مګر یو ډوله وه په اسلام باندې، فاختلفون، بیا وروسته اختلاف یې وکړو. ولولا کلمة سبقت من ربک، او که چېرته نه وی یو خبره چې مخکې شوې ده ستا د رب د طرف نه، نو لقضی بینهم، دی په منځ کې یو فیصله شوې وه، فیما فیه یختلفون، په خبرو کې دی پکې اختلاف کوي. هغه دا چې فیصله به د قیامت په ورځ کېږي. ويقولون او دی وایي لولا انزل علیه آیة من ربه، ولې نه نازلېږي په ده باندې فلان کې نښه له طرفه د رب د ده نه، موږ چې کومې نښې غواړو دا ولې نه راځي؟ فقلت ورته ووایه انما الغیب لله، بېشکه د غیب علم د الله سره دی، فانتظروا، تاسو انتظار کوئ، انی معکم من المنتظرین، زم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. اختیار د الله تعالی دی. واذا اذقنا الناس رحمة، او چې کله موږ وسکو په انسان باندې خپل د خپل طرف نه ښه حالت، او من بعد ضراء، پس د هغه تکلیف نه مستهم چې دې ته رسېدلی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، نو بیا د دې دپاره سازشونه یې زموږ د آیاتونو په مقابله کې، چې بېوسه یي، کمزوره یي، محتاج یي، نو دعاګانې الله وایي زما نه غواړي، چې بیا زه وله دعا قبوله کړم او څه وس مسې وشي او لږ غونې لکۍ مکۍ وړقئ راوړقئ، نو بیا لګیا زموږ د آیاتونو مقابله شروع کړي، چې ایله ژبه وړقېږي نو بیا د آیاتونو مقابله شروع کړي. نو دا دوو طریقو سره الله تعالی انسان ته دا پیغور کوي. یو ځل وروسته سورت یاسین کې راځي، حاجي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. موږ دپاره مثالونه بیانې او دا تیر دي چې زه د څه شي نه پیدا کړی یم. نو دا د دې انسان ډېره غټه غلطي ده، خپله ماضي ته یېره ده او زما د آیاتونو مقابله کوي. دلته مو ته دا خبره کوي چې واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، چې تکلیف درته ورسېږي نو دعاګانې بیا د الله تعالی نه غواړې، خو چې هغه مصیبت نه لرې شي نو بیا په خپله د آیاتونو دشمنې بیا. اذا لهم مکر فی آیاتنا، بیا د دې دپاره سازشونه یې زموږ د آیاتونو په مقابله کې چلونه کوي، تکذیب کوي د آیاتونو. قل ورته ووایه الله اسرع مکرا، الله تعالی ډېر زر بدلون کوونکی دی په داسې سازشونو. د داسې سازشونو بدلې الله تعالی ډېر زر او فوراً ورکوي، خو چې کله اراده وکړي، لا اراده یې نه ده کړې نو ته ځکه رسې
دا د خیال دی چې څه تپوس نشته. تپوس ولې نشته؟ خو الله تعالی لا اراده نه ده کړې. او وخت به راشي ځکه چې ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بېشکه زمونږ استازي لیکي هغه سازشونه چې کوم تاسو کوئ. وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی یسیرکم فی البر والبحر چې تاسې روان کړي په وچه کې او په سمندر کې. دا په وچه د ګرځېدو د لارو توفیق هم الله درکړی دی په سمندر کې. حتی اذا کنتم فی الفلک، تر دې چې تاسو په کشتۍ کې وجرین بهم او روانه شي دا کشتۍ سره د دې خلکو او د انسانانو د سامانونو بریح طیبة، په داسې هوا باندې چې هغه مزیداره هوا ده مناسبه. پخوا به بادباني کشتۍ وې که نه، نو به هوا چې کوم طرف ته بتلې هغه طرف ته به هغه بادبان برابر و، خوشحالی. وفرحوا بها، او دی پې خوشحالی. جاءتها ریح عاصف، ناسا پراشي دي ته یو باد عاصف ډېر سخت او تیز. وجاءهم الموج من كل مکان، او راشي دي ته چپېره دې دریاب د هر طرفونو د چپو نه، هغه طرف نه هم چپې دې طرف نه هم چپې، دا ګډې وړې هواګانې. وظنوا، او د دې دا ګمان راشي چې انهم احیط بهم، چې دې هلاکت ته نږدې شو، بس اوس خو ډوبېږو. نو دعوا الله مخلصین له الدین، بیا الله تعالی نه دعاګانې واړي او خالص کوونکي الله تعالی لره تابعداري. او څه وایي؟ لئن انجیتنا من هذه، که تا موږ د دې مصیبت نه خلاص کړو، لنکونن من الشاکرین، موږ به شو د شکر ګزارونه. فلما انجاهم، هر کله چې الله تعالی اخلاص کي، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، ناسا په دې بیا بغاوت کوي او زیاتې کوي په ځمکه کې په ناحقه. دغه وخت بیا یېري، بیا د الله تعالی او د آیاتونو او د پیغمبر مخالفت کوي، په دغه مصیبت بیا یېري. یا ایها الناس، ای انسانانو، انما بغیکم علی انفسکم، څومره زیاتې او تجاوز چې د حد نه تاسو کوئ، نو دا د خپل ځان نقصان کوئ. متاع الحیات الدنیا دی، اوس ورځو مزې وکئ. متاع الحیات الدنیا، متعو تمتعو، متاع الحیات الدنیا دی ورځې پر دنیا کې اوس ورځې مزې وکئ، خیر دی. خو ثم الینا مرجعکم، بیا موږ طرف ته بس تاسو واپسي. فننبئکم بما کنتم تعملون، موږ تاسو خبر کو دا هغه څه نه چې تاسو څه کول. موږ سره ریکارډ موجود دی، یو ټکی، یو قدم او یو دم، دا به درته مخې ته کېږي. انما مثل الحیات الدنیا، پر دنیا ډېر مه دوکه کېږه، ځکه د دنیا مثال داسې دی کما ان انزلناه من السماء، لکه اوبه دي چې مونږ یې د بره نه راکوزي کړو، د وریځو نه راوورو. فاختلط به نبات الارض، نو ګډوډ راوخیږي د دې په وجه باندې شینکي د ځمکې. فاختلط به نبات الارض، نو د دې اوبو په وجه باندې ګډوډ راوخیږي شینکي د ځمکې. ګورئ که نه دې شینکو ته چاته نوم هم نه معلوم، او دا مختلف قسمه بوټي موټي را زرغون شي. مما یاکل الناس والانعام، دا هغه څه نه چې انسانان خوري او څاروي خوري. ساګ د چېرته خوړلی که نه ساګ، نو د ساګو د خوراک دلیل دا دی. مما یاکل الناس والانعام، دا نبات الارض دی، دا ساګ. پوهېږې په خبره باندې؟ مما یاکل الناس والانعام، دا هغه څه نه چې انسانان خوري، دا پالک دی، دا شړشم دی، دا چلویری دی، پوهېږې په خبره باندې؟ دا ورخاړی دی، دا مختلف قسمه نومونه دي پکې، دا ساګونه دي. والانعام، او څاروي خوري. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې چې والي دا ځمکه خپل زینت، زخرفها خپل ښایست او سینګار. دا ځمکه نو څه ښایسته ښکاري، دا ځمکه په څه ښایسته ښکاري؟ په دوو خبرو ښایسته ښکاري، نو یا پکې انسانان، نو په انسانانو ښایسته ښکاري، او یا پکې شینکۍ، نو په شینکي باندې دا غرونه او دا بوټي او دا پولې او دا څومره مزېدار ښکاري. وزینت، او ډېره مزېداره شي په دانو باندې، په میوو باندې، په ګلونو باندې. وظن اهلها، او ګمان وکړي د دې دا باشندګان او مالکان د دې ځمکو چې انهم قادرون علیها، چې دې طاقت لرونکي دي په هغه څه باندې چې په دې کې را زرغون شو. دا دانې به کې خیر ریبو، دا ګیاګانې به ریبو، دې ګلونو نه به خوندلو، داسې دا یخت چې داسې به کېږي، دې نه به فایدې الو. نو اتاها امرنا لیلا او نهارا، راشي دې ته زمونږ فیصله د هلاکت او د تباهۍ د شپې او یا د ورځې. فجعلناها حصیدا، نو موږ یې وګرځو لو کړی شوی. کأن لم تغن بالامس، لکه پرون چې دا اډو د سره جوړ نه و. کأن لم تغن، ته به وایې چې دا موجود هم نه و، اډو آباد نه و دا پټي. بالامس، پرونه سیلۍ پې راشي، طوفان پې راشي. دا مردان او په دې علاقو کې دا تماکو خلک وریبي که نه، نو دا پاڼې په دې پټو کې بیا پرتي، چې پټو کې پرتي. نو دا خیال چې خیر اوس خو دا منډۍ ته د وړو دپاره تیار دی، او سبا له به راځو دا قودې به ترې جوړو، او بیا به هغه بوجونه ترې ډکوو، او دا به وړو منډۍ ته. چې بېګاله به د شپې شیلې راشي، د یو د پټي هغه په بل پټي کې پراته، او د هغه بل هغه په روډ کې پراته، هر څه خالي پراته، هېڅ هم نه وي. لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. نو دې دنیا باندې ته دوکه کېږي. د دنیا دا مثال دی. سړی په ځوانۍ کې، ولې په ځوانۍ کې مرګ نه راځي؟
ولې یوازې په بوډاوالي مرګ راځي، په وړوکوالي مرګ نه راځي. سړي دا ډېر ارمانونه یې دا به کوم دا به کوم دا به کوم، ناڅاپه ورته هغه د عزراییل علیه السلام ملک الموت ته راشي، وایي بس دې نه خوا نور مه ځئ، بس خوا نور مه ځه. نو په دې دنیا باندې ته دوکه کېږي. ځکه تا ته ما وختي ووایي چې دا دنیا خلک وایي نغده ده، خو دا دروغجن دي چې دا وایي نغده ده. د کوم شي د 2 منټو ګارنټي نشته، نو دې معنا دا چې دا شی بې ګارنټي دی او د 2 منټو نه بعد چې تا ته ما وایي د ګارنټي نشته او دې نه بعد مرګ را روان دی، نو هغه اصلي دی که نه، یقیني دی که نه. اوس که تاسو ته زه ووایم چې څوک به مري نو هغه لاس اوچت کړي، نو هر سړی به لاس اوچتوي. خو که ته ووایم چې سهار پورې به څوک ژوندي نه وي، څوک لاس نه چوتوي، نو کوم شی یقیني شو؟ نقد کم یو شی ښکاره خبره ده، خو سړی پې سوچ نه کوي. نو په دې دنیا ډېر مه دوکه کېږه، ښه آخرت ته لږ فکر کوه، قرآن ته فکر کوه، پوهېږې په خبره، قبر ته لږ فکر کوه، آخرت ته لږ فکر کوه، سوچ کوه. ته څه په کندو سره یې په دې باندې پوه شي. دا اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. لکه ته به وایې پرونه ډودا ونو، غنا یغنا ومغناه غنیة، چې ته به وایې دا پکې ډو موجود نه و، دا پکې ډو د سره دغلته ونو. عامرة کأن لم تغن کأن لم تکن عامرة بالامس، پرون ته به وایې چې دا پټی ډو داسې ونو. كذلك نفصل الآيات، داسې په تفصیل بیانوم آیاتنا لقوم یتفکرون، دا خلکو د پاره چې پکې سوچ کوي د عمل لپاره. والله يدعو الى دار السلام، او الله تعالی دعوت ورکوي انسانانو ته کور د سلامتیا طرف ته، جنت دی. الله تعالی خلق رابلی جنت ته، او داسې ورته نه وایي ټول راځئ بس، نه نه، رابلی خو دغه رابللو څه اصول دي، وایي ایمان راوړه نو جنت ته راځئ. جنت ته چې راځئ نو څه پاس ماس او څه دعوت نامه او داسې څه شی به یې کاسې به ورځي، لامده خوړ خیرات خو نه دی چې بس لاس به نینځي او خورې به، څه شی خو به یې که نه، څه دعوت خو به چا درکړی که، نو دعوت یې چاله ورکړی مؤمنانو. ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم، او هدایت کوي او توفیق ورکوي هغه چا ته چې د هغې اراده شي طرف د سمې لارې ته، چې هغه جنت ته تللې ده. للذین احسنوا، چې بیا جنت ته لاړ شي نو څه به یې پکې، نو وایي ډېر څه به یې، خو یو 2 ټکي پکې دلته واوره. للذین احسنوا، دا کسانو دپاره چې په دې دنیا کې ښه عمل کړی، الحسنى جنت بی، د هغه کسانو دپاره چې په دې دنیا کې ښه عمل کړی نو څه به ملاویږي؟ جنت. وزیادة، او بل به ملاویږي یو زیاتی، بل شی، یو بل شی به چې هغه په دې باندې زایدي، ابه صحیح الله تعالی ته کتل، الله تعالی دیدار، الله دې زموږ نصیب. ولا يرهق وجوههم قطر، او راخور بنی د دې په دې مخونو باندې قطر تورواله، ولا ذلت، او نه غمونه او سپکواله د مخ نه دا نه معلومیږي چې دا سړی غمجن دی. سړی چې غمجني مصیبت کی په تکلیف کی نو د مخ نه پته لګي چې دا سړی خفه دی. نو ولا يرهق وجوههم، او نه به راخور شوی د دې په دې مخونو باندې قطر تورواله د غم د وجنه، ولا ذلت، او نه ذلیلواله او غمونه او سپکواله. اولئک اصحاب الجنة، دا کسان مرګري د جنت دي، هم فیها خالدون، دی په دې کې جامع شي. الله دې موږ ته راکړي. وزیادة ترجمه سره کوي علماو، په خبره باندې پوه نه شوي. هغه د دارقطني او روایت پکې د حدیث د امام سیوطي نقل کړی دی چې الزیادة النظر الی الله عز وجل، الله تعالی ته کتل، دا زیادة. بل ځای کې قرآن مجید یو بل لفظ وایي ولدینا مزید، ولدینا مزید، هلته د مزید معنا هم دغه ده. البته د مزید معنا د دې نه علاوه نور هم ممکنه ده کېدی شي، بعضې روایاتو کې د دې نه علاوه هم څه راغلي. والذین کسبوا السیئات، او کسان چې ګناهونه ګټي، جزاء سیئة بمثلها، نو بدله د ګناه د هغې هم ردا. وترهقهم ذلة، او د دې په دې مخونو باندې به ذلت او غم راخوري. ما لهم من الله من عاصم، نه به دې دپاره د الله تعالی د طرف نه بچ کوونکی د عذاب نه. کأنما اغشیت وجوههم، مخونه به یې داسې توري لکه ته به وایې چې ورغوستې شوي دي. کأنما اغشیت، ته به وایې چې ورغوستولی شوي دي، وجوههم د دې مخونو ته، قطعا من اللیل، ټوکړې د شپې، مظلما، چې تکه توره شپه، ته به وایې د تورې شپې نه ټوکړې کټ کړي دي، او دا یو یو ټوکړې د دې مخ ته ورغوستولې وه، دا مخونه به یې داسې توري. اعاذنا الله من ذلک. اولئک اصحاب النار، دا کسان دوزخیان دي، هم فیها خالدون، دي په دوزخ کې همیشه وي. ویوم نحشرهم جمیعا، په کومه ورځ چې دا خلک به موږ ټول راجمع کړو قیامت په ورځ. ثم نقول للذین اشرکوا، بیا به وایو کسان ته چې شرک کړی دی، مکانکم، لږ پر خپل ځای انتظار وکړئ چې ملګري م راشي، انتظار وکړئ چې ملګري م راشي. مکانکم انتم و شرکاؤکم،
په خپل ځای لږ انتظار وکړئ تاسو ستاسو دا شریکان فزیلنا بینهم نو موږ د دې په منځ کې جدایي راولو دا لیډران به جدا کو دا کارکنان به جدا کو دا مشران او دا کشران به دواړه څه شو دا به یو بل سره مناظره بیا فزیلنا بینهم نو موږ به جدایي راولو دي په دې منځ کې وقال شرکاؤهم او وایي به د دې هغه شرکا چې کوم شیطانان او مشران دي ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمونږ عبادت نه کاوه دا به ولې وایي دا به ویریږي ځکه وایي به چې که دا خپل خو خپلې غلطۍ دي او که د ده د امر باندې ثابته شي نو خو غرق به شم نو وایي نه تاسو زما عبادت نه دی کړی او په دنیا کې ورته وایي زمونږ بندګي کوئ پیر ورته دا خبره کوي بېدینه ملا ورته دا خبره کوي بېدینه لیډر ورته دا خبره کوي وایي زما بندګي کوئ زه ته څه وایم دا ټیک او هلته به بیا انکار کوي فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم پوره دی الله تعالی گواه زموږ او ستاسو په منځ کې ان کنا عن عبادتکم لغافلین چې موږ ستاسو د عبادت نه بېخبره وو او د دې دویمې فقرې مطلب بیا دام کېدی شي چې کېدی شي د دې نه مطلب دا نیکان او صالحان لکه دی چې د پیر بابا قبر ته ورځي او سجده کوي نو پیر بابا ورته ویلي چې ما ته سجده کوه هغه ورته وایي زه ستا نه څه خبر یم زه خو ځان له په علیین کې مې روح پیر بابا خو نیک او صالح انسان دی الله تعالی به بخلی نو دا هغه روح خو بره په اسمانونو کې دی او دی دلته لګیا دی قبر ته سجده کوي نو هغه به ورته بیا وایي د دویم آیت کې دا بل مراد دی تا ته ما کله یو مرادي کله بل مرادي نه به ورته وایي موږ ستا نه څه خبر هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دغه ځای کې به وازمي هر یو تن هغه عمل چې د مخکې کړی دی ځکه زه پرې بعضې وخت کله کله خبره کوم څه کال مې پرې ترجمه کې ونه کړه چې زه درته وایم چې دروالي روپۍ در سره دي نو ته وایې نه دا صحیح نوټونه دي او ډالرې دي نو ما زه لږ ته چېرته مخکې ورشه چې پته یې ولګي جب د دروالو روپو نه ډک دی عمل د دروال دی ټول نو زه درته وایم چې په دې دنیا کې مهلت دی راشه د قرآن ته کښېنه حدیث زده که او د دې مطابق ژوند تېر که نو چې هلته پې څه وشي اصلي نوټونه راواله نو څه خو به پې میلاو شي درته او تا د دروالو نوټونو نه جب ډک کړی چې هلته ورشي وایې زه چې په حیات آباد کې بنګله علم نو ته هلته چاته مخې ته کېده چې بیا د یخ کې خلک ورته وایي چې روغ یې که لیونی پولیسو له به دې ورکوي به چې دا دی چې هغه دروال نوټونه خلکو له ورکوي نو لینے کے دینے پڑ جائیں گے دغسې به په قیامت کې ته چې دا کوم عمل ته نیک عمل وایې نو په دې ثبوت کوم دی د قرآن او د سنت نه نو که یي نو ټیک ده خو چې د قرآن او د سنت د ثبوت نه وي نو ځان له دوکه مه ورکوه په دې هلته هېڅ هم نه کېږي په دروالو پیسو هلته هېڅ نه کېږي هنالک تبلو دنیا کې خو زه درته وایم دروال دی ته نه منې خو هنالک هلته په قیامت کې تبلو کل نفس ما اسلفت وابزمی هر یو تن هغه عمل چې د مخکې لیږلی دی ده چې ځان سره وړي دي او مخکې یې لیږلي کوم عملونه یې کړي دي نو پته به ولګي چې په دې عمل کې د څومره زور و څه پکې هلته کېږي که نه کېږي وردو الى الله مولاهم الحق او دی به واپس شي الله تعالی ته چې په سچ بادشاه دی په حق بادشاه دی او سرکار ساز دی کار جوړونکی دی وضل عنکم ما عنهم ما كانوا یفترون او ورک بشي دي نه دروغ چې دي جوړول قل ورته ووایه من یرزقکم من السماء والارض څوک دی چې روزي در درکوي د اسمان او د ځمکې نه اما یملک السمع والابصار او څوک دی هغه ذات چې مالک دی د دې غوږونو او د دې سترګو ومن یخرج الحي من المیت او څوک دی چې راوباسي ژوندي د مړي نه ویخرج المیت من الحي او څوک دی راوباسي مړي د ژوندي نه ومن یدبر الامر او د دې کائناتو انتظام څوک کوي د انور او د سپوږمۍ او د اسمان او ځمکه او یخني ګرمي دا د چا په حکم روان دي فسيقولون الله نو دی به وایي الله پاک دا کوي فقل ورته ووایه افلا تتقون نو بیا ته یریږئ نه یره ترې نه کوئ د هغې خدای نه د هغه خدای یره دې په زړه کې شته فذلکم الله ربکم الحق او دغه رب دی چې دا کارونه کوي په رښتیا رب دی فماذا بعد الحق الا الضلال نو بیا پکې نور څه چینګ پینګ کوي خو به دغه ومنه که نه فماذا بعد الحق نو د دې حق نه بعد نور بیا څه دي الا الضلال سوا د ګمراهۍ نه د دې نه خو بیا نور څه خبره کوي ته فانا تصرفون تاسو کوم طرف ته اړولی کېدی شي څوک شته څوک دی چې هغه هم دې بل طرف ته اړی دا کذلک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا داسې ثابته شوې د وینا د رب ستا په کسانو باندې چې نافرمانه دي هغه وینا دا ده چې انهم لا یؤمنون دا بې ایمانه دي ایمان نه راوړي ځکه چې دا ضدیان قل ورته ووایه هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده ولې شته ستاسو په دې شریکانو کې داسې څوک چې ابتدا د پیدایش یې کړي ثم یعیده بیا دوباره خلق را پیدا کوي مرګ او ژوند اول چې څوک نه نو را پیدا کی بیا چې مړ شي بیا به را پیدا کی داسې شته قل ورته ووایه الله یبدأ الخلق ثم یعیده الله تعالی خو داسې دی موږ د هغه بندګي کوو که تا ته بل څوک معلوم وي نو ویې ښایه قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده وایه الله تعالی اول ځل دا خلق پیدا کړي دی او بیا به دوباره بیا را پیدا کی
نو فانا توفکون تاسو کوم طرف ته اړولې کېږئ قل ورته ووایه هل من شرکائکم من یهدي الى الحق ولې ستاسو په شریکانو کې داسې څوک شته یهدي الى الحق چې چاته د حق لارې توفیق ورکوي چاله توفیق ورکولی شي د حق قل الله یهدي للحق ورته ووایه الله خو توفیق ورکوي حق طرف ته افمن یهدي الى الحق آیا هغه څوک چې هغه توفیق ورکوي د حق لارې چې الله تعالی دی احق ان یتبع هغه د دې خبرې ډېر حقدار دی چې د هغه خبره دې ومنلی شي او د هغه تابعداري دې وشي اما لا یهدي او که هغه څوک چې هغه په خپله لار نه مومي الا ان یهدا مګر چې هغه ته لار وښودلی شي نو د الله تعالی په مقابله کې بل داسې څوک دی فما لکم دا په تاسو څه شوي دي کیف تحکمون په دې ژوند کې څنګه څنګه فیصلې کوئ وما یتبع اکثرهم الا ظنا خبردار چې دې په خبره نه پوهېږي دی سره د علم خبرې نه کوي دی ته انګا بنګا وایه اکو بکو ورته وایه په هغې داسې را بیدار یاره وایي زبردسته خبرې دي څه قیسې میسې څه خوبونه موبونه حاجي دا ورته ډېر وایه بس یو غر بل غر جنګوه ورته بس دا په دې ډېر ښه پوهېږي بیا ویښي او چې ته ورته قرآن وایې دې له خوب ورځي ودی دا پوهېږې په خبره باندې که نه وما یتبع اکثرهم الا ظنا او تابعداري نه کوي اکثر په دې خلکو کې مګر د ګمان وهمي خبرې وهمي او بې حقیقته خبرې دا دي له ډېر ځکه چې په هغې کې ترسکونوالی که نه د ځان یې جوړې کړي نو په هغې کې څه ترسکون څه چاشني ماشني پکې هغه ورته ډېر خوند ورکوي حقیقت چې څه شی دی نو هغه خو حق خو تریخي که نه نو هغه چېرته دی مني او په هغې دی پوهېږي چېرته دا ډوډۍ غړپ دی ان الظن لا یغني من الحق شیئا بېشکه ګمان په کار نه راځي د حق په ځای معمولي غوندې وم ګمانونه د حق په ځای کار نه ورکوي پوهېږې په خبره باندې حق خو دې ته وایي چې په هغې کې یو قوت دی ګمان کې قوت نشته نو هسې د بوس خیر راواړه نو هغه د هغه په ځای کار ورکوي چې کوم شی د کار دی ان الظن لا یغني من الحق شیئا بېشکه ګمان فایده نه ورکوي د حق په ځای باندې معمولي غوندې وم کومو خبرو کې چې د علم ضرورت دی نو هلته په ګمانونو کار نه کېږي ان الله علیم بما یفعلون بېشکه الله تعالی پوه دی په هغه څه دا خلک کوي وما کان هذا القرآن ان یفترى من دون الله او نه دی دا قرآن چې جوړ کړی شي سوا د الله تعالی نه داسې انسانان څوک شته چې داسې به جوړ کړي ولكن تصديق الذي بين يديه لیکن دا قرآن تصدیق دی دا کتاب چې دې نه مخکې دی وتفصیل الکتاب او د الله تعالی دا احکام و تفصیل دی کتاب نه مراد دلته حرام حلال دی وتفصیل الکتاب او دا پورا بیان دی د حرام او د حلالو د انسان د ژوند سره د تعلق لرونکو مسایلو او لا ریب فیه په دې کې هېڅ شک نشته چې من رب العالمین دا د طرفه د رب العالمین نه دی ام یقولون ولې دا خلک وایي افتراه دی پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړی قل ورته ووایه فاتو بصورة مثله راوړئ یو صورت د دې قرآن په شانتې وادعو من استطعتم من دون الله او راوبلئ چې څوک هم وس کېږي سوا د الله نه ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یې بل خبره داسې نه ده کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه دی دروغجن وګڼو هغه شی چې دی په احاطه د علم نه وراوستې ځان یې بې پوه نه کړه او پروپیګنډا یې شروع کړه ته خو مخکې غوږ کښېنه ځان پوهېږه که نه ځان یې پوه نه کړه او نه نه منم نو ته خو غوږ کښېږده که څه لږ ډېر عقل در پکې د هغې نه کار واله لږ دا غوږونه دې متوجه که پوهېږې په خبره لږ دا غونډارې مونډارې د دې ترخونو نه لرې که او صرف ګنټه نیمه غوږ کښېږده چې څه وایي نو بیا د هغې نه پس خبره وکړه بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بلکې دی تکذیب کوي دروغجن ګڼي هغه شی چې دی په علم نه دی راوستی ولما یاتهم تاویله او د دنیا کې لګیا دی ځکه چې نتیجه خو بل آخر کې راځي پته به لګي ولما یاتهم تاویله او لا نه دی راغلی دی ته انجام د دروغجن ګڼلو دا چې ورته دروغ وایي د دې لا سزا یې نه ده سکلی سزا به قیامت کې وسکي كذلك كذب الذين من قبلهم دا دروغجن ګڼلي وایه کسانو چې دې نه مخکې وو پیغمبران فانظر کیف کان عاقبة الظالمین نو وګوره څنګه و انجام د ظالمانو دا مطلب دی قرطبي وایي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه معنا دا ده چې كذبوا بالقرآن قرآن ته دروغجن وایي وهم جاهلون بمعانیه او د معنی نه خبر نه دی وتفسیره او نه ورته تفسیر معلوم دی وعليهم ان يعلموا ذلك او په دې لازمه دا وه چې د دې نه ځان خبر کړی وی بالسؤال چې په خپله نه پوهېده نو چې عالم ته به ناست وی د هغه نه به یې تپوس کړی وی نو تپوس نه کوي وی دا نه منم
ومنهم من يؤمن به او ځینې پکې داسې دي چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې ومنهم او ځینې پکې هغه دي لا یؤمن به چې ایمان پرې نه راوړي وربک اعلم بالمفسدین او ستا رب دا فسادیان ښه پېژني وان کذبوک او کدي تا دروغجن ګڼي نو پروا مه ساته فقل ورته ووایه لی عملي ولکم عملکم ما دپاره د ما عمل دی او تاسو دپاره ستاسو عمل دی انتم بریئون مما عملو تاسو بېزاره یې زما د عمل د جواب نه وانا بریء مما تعملون او زه بېزاره یم د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ خدا خو د مکې معظمې دور وکنه بیا وروسته خو ورته ویې دا توره پسې راواله ومنهم من یستمعون الیک او ځینې پکې داسې چې تا ته غوږ دي نو چې تا ته غوږ کېدي نو ته څه وایې چې دا پوه شو دا د بوزای خپش بچی خو سر ړقوي خو په دې پوهېږي نه هسې غوږ دي افانت تسمع کون دی افانت تسمع الصم نه کون نه دی معمولی خبره هم اوري خو هغه انسانیت هغه غوږونه یې کاڼه دي افانت تسمع الصم ولته به واورې ړند کڼو ته ولو کانوا لا یعقلون اگر چې دي د عقل نه کار نه اخلي ومنهم من ینظر الیک او ځینې پکې داسې دي تا ته ګوري داسې ګوري چې ښه چې خبرې کوي داسې چل دی پیغمبر علیه السلام به روان و کړه په لاره کې وایي هذا الذي یذکر آلهتکم هغه خدایان چې یادوي وایي چې څه نشي کولی هغه دغه دی هغه وایي دغه دی ومنهم من ينظر الیک او ځینې پکې داسې دي تا ته ګوري افانت تهدي العمیا ولې ته به لار ښې ړندو ته ولو کانوا لا یبصرون اگر چې هغوی نظر نه لګي ان الله لا یظلم الناس شیئا الله تعالی خو په انسانانو باندې معمولي ظلم هم نه کوي ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن انسانان په خپل ځانونو باندې په خپله ظلم کوي ویوم یحشرهم او په کوم ورځ چې دا خلک به الله تعالی راجمع کړي کأن لم یلبسوا الا ساعة من النهار دا دنیا به ورته داسې ښکاري لکه دی چې په دې دنیا کې وخت نه دی تېر کړی مګر یو ساعت د ورځې نه د دنیا دا ډېر اوږد عمر به داسې ښکاره شي لکه دا چې د یو ساعت و نو د یو ساعت دپاره ته دا دومره ځان دې تباه برباد کړ یتعارفون بینهم یو بل به ښه پېژني تعارف به نه کوي چې هلکه ته څوک یې او زه څوک یم نه نه یتعارفون معنا یعرفون یو بل به پېژني دا فلانکی دی او دا فلانکی دی خو بیا د هغې نه بعد به تعارف ختم شي دا ابتدایي وخت کې به داسې یو بل به وپېژني بیا به هر سړی په خپل غم اخته شي دا مطلب دی تعارفو ثم تنقطع المعرفة او ليس تعارف شفقة دا مطلب بیا رسته ولا يسأل حميم حميما او يبصرونهم يتعارفون بينهم په خپل منځ کې به یو بل ښه پېژني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تبادیا کسان چې دروغجن ګڼي د الله تعالی ملاقات وما كانوا مهتدين او دی په سمه لار نه دي واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك د نبی علیه الصلاة والسلام دا ارمان وکړه چې زما دا دین زما په ژوند کې غالب شوی او زما د دشمنانو ته زما په ژوند کې شکست میلاو شوی نو دا خبره خو نو الله تعالی ورته وایي چې څه خبرې خو به ستا په ژوند کې تا ته وښایو او څه به ستا نه بعد شي واما نرینک بعض الذي یو که وښایو موږ تا ته ځینې هغه خبرې نعدهم چې موږ یې د خلکو سره وعده کړو چې ستا د دین غلبه ده او د دې تباهي ده او نتوفینک یا موږ تا وفات کړو او بیا د هغې نه بعد یې وښوه ستا د وفات نه بعد بیا دنیا کې دغه غلبه راول نو فإلینا په دې پروا مه ساته ځکه چې فإلینا مرجعهم موږ طرف ته د دې ټولو خلکو واپسي ده ثم الله شهید علی ما یفعلون بیا الله تعالی ګواه دی په هغه څه چې دا خلک یې کوي ولکل امة رسول او دا هر یو ډلې دپاره یو پیغمبر شته یو استاد شته چې په دې به ګواه کوي ګواهي به کوي پې یو معنا دا ده چې د هرې امت دپاره په دې دنیا کې الله تعالی یو پیغمبر رالیږلی دی خو د دې آیت تعلق ورې د چا سره دی د دنیا سره هم دی او د آخرت سره هم دی زیاته خبره خدا ده چې د آخرت سره تعلق دی نو دې معنا دا ده چې ولکل امة رسول او د هرې ډلې دپاره یو پیغمبر دی چې دا به د قیامت په ورځ په دې باندې ګواهي فاذا جاء رسولهم چې کله قیامت کې دا پیغمبر راشي او په دې خلکو ګواهي وکړي نو قضي بینهم بالقسط د دې خلکو په منځ کې په انصاف فیصله وشي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم نه کېږي ویقولون او دا ظالمان وایي متى هذا الوعد ان کنتم صادقین کله به دا وعده د قیامت کې تاسو رښتینی یې قل ورته ووایه لا املک لنفسي وایه د قیامت تاریخ ما ته معلوم نه دی خو راځي به خامخا قل ورته ووایه لا املک لنفسي زه خو مالک نه یم د خپل ځان دپاره ضرا ولا نفعا د ضرر او نه د فایدې د ضرر نه مراد دا دی چې مرض او غریبي دا هم زما په اختیار کې نه دي او د نفع نه مراد صحت او غنا او مالداري د دا هم زما په اختیار کې نه دي الا ما شاء الله مگر که د الله تعالی اراده شي لکل امة اجل د هرې ډلې دپاره هم یو نیټه مقرر ده اذا جاء اجلهم چې کله هغه نیټه مقرر راشي فلا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون نه به رستو کېږي او ساعت او نه به مخکې کېږي تا ته ما خبره کړې وه که نه چې د فرد هم اجل دی او د امت
اجل قل ارأيتم ورتوا ما خبر کئی ارأيتم تاسو ته پته ده ان اتاکم عذاب الله عذابه که چرته راشي تاسو د الله تعالی عذاب بیاتن د شپې او نهار یا د ورځې نو ماذا یستعجل منه المجرمون څه شی دی هغه چې په جلدی غواړي او نقد غواړي مجرمان د دې نه خبر یې چې عذاب غواړي نو د عذاب څه ته وایي عذاب تماشې ته خو نه وایي قیامت زر غواړي نو قیامت تماشه ده دې د قیامت ولې نه راولي عذاب ولې نه راولي نو الله تعالی ورته ته خبر یې چې دا ته چې کوم شی نقد غواړي دا شی څه شی دی عذاب پیژنې قیامت پیژنې چې نه راشي نو دا خبره چې راشي نو دا خبره چې راشي خو مهلت به ختمي ماذا یستعجل منه المجرمون څه شی دی چې په جلدی غواړي منه دغه شی څوک مجرمان ثم اذا وقع آمنتم به آیا چې کله د عذاب راشي نو بیا به په ایمان راوړی الآن او درته به وویلی شي چې له وسو وقد كنتم به تستعجلون نو تاسو خدا نقد غوښته نو څنګه چللی اوس اوس که منی او که نه منی اوس خو در باندې راله دا مطلب شو په دې آیات پوه شئ ثم اذا ما وقع آمنتم به دا سوالیه جمله ده آیا چې کله در باندې د عذاب راشي نو بیا به یې ومنې نو چې بیا به یې ومنې په هغه وخت کې نو بیا به الآن ثم يقال لكم بیا به درته په هغه وخت کې ویلی کېږي چې الآن نو اوس یې منې وقد كنتم به تستعجلون او تاسو خدا نقد غوښته تاسو خو پورې خندل ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویلی شي کسان د ظالمان دي ذوقوا عذاب الخلد اوسکې عذاب د همیشوالي چې لاړې نو بیا به همیشه هل تجزون الا بما كنتم تکسبون تاسو له بدن ملاویږي مر دا عملونه تاسو کول ويستنبئونك او دا خلک ستانه تپوس کوي احق هو ولدا رښتیا دی تپوس کوي یاره دا ته چې سوی دا قیامت او دا رښتیا وي دا ته ټوکې کوي کاسې رښتیا وي ويستنبئونك او دا خلک دنه ځان پوهې او خبر دنه تپوس دنه کوي احق هو ولدا پیغمبر او دا قرآن رښتیا دی دا قیامت رښتیا قل ورته ووایه ان ای او کنا وربي زما د په خپل رب قسمي انه لحق دا قیامت راتل او دا جزا او سزا رښتیا ده وما انتم بمعجزین او نه تاسو الله تعالی در عاجز کوونکي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به خو د قیامت نه خبرې چې بیا به ځان نشي خلاصولی که صدر سره یې که نه او دا ټول ځمکه د سره ورسره نوره شي ځان به نشي خلاصولی نو عمل تیاري وکړه ولو ان لكل نفس ظلمت او که چرته شي د قیامت په ورځ باندې د هر یو تن د هغه تن دپاره چې ظلم یې کړی دی او شرک یې کړی دی او ګناه یې کړې ده ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي لافتدت به نو دی به پرې ځان خلاص کړي په دې دنیا کې چې څه دي نو دا هر څه د ده شي نو دی به یې ورکړي خو چې د عذاب نه پرې ځان خلاص کړي د شرک په نتیجه کې واسر الندامه او دی به پټه کې خپې مانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې دی عذاب ویني د دې آیت ترجمه ما مخکې کړې وه خپې مانتیا به پټه کې معنا دا ده چې دی به په هغه وخت کې په دې باندې خپېمانه شي چې اوهو په فلانکې موقع باندې ما ته ضمیر ویلي چې مه کوه ګورې دا کار ښه نه دی دا الله تعالی رښتیا وایي دا پیغمبر صحیح وایي په بله موقع باندې بیا ما خپل ضمیر دباو کو بیا ما ته دې ضمیر وایي چې یاره دا کار دې ښه ونه کړه دا خبره دې ټیک ونه کړه دا ضد دې وکړو دا د حق مخالفت کو دا د خو نه کړه خو ته به بیا خبره دباو کړه پوهېږې په خبره نو هغه وخت کې به ورته دا خبرې رایاد شي چې په پلانکې موقع باندې ما ته موقع وه خو ما وی مړه دا به کېږي دا پرېږده په بله موقع هم زما ضمیر ما ته وویله خو ما وی کېږي به مړه نو بیا به وایي کاش چې په هغه وخت کې مې خبره منلې وې نو خپېمانه به شي خو داسې به ښکاره وایي نه وه اسر الندامته پته به ورته ولګي چې داسې چل خو و لما رأوا العذاب چې کله دی عذاب ویني وقضي بينهم بالقسط دی په منځ کې به فیصله په انصاف وشي وهم لا یظلمون او په دې به زیاتې نه کېږي الله خبر شي ان لله ما في السماوات والارض د الله تعالی دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې الله خبر شي ان وعد الله حق د الله تعالی وعده رښتیا ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي هو یحیي ویمیت الله تعالی ژوندي کول او مړه کول کوي والیه ترجعون الله ته به تاسو واپس کېږئ یا ایها الناس انسانانو قد جاءتكم موعظة من ربكم بشک راغی تاسو ته نصیحت د طرفه د رب تاسو نه دا قرآن دی وشفاء لما فی الصدور او دا علاج دی د هغه بیمارو چې په دې سینو کې دننه دي په دې زړه کې دننه بیماري دی او د هغې علاج قرآن دی وهدن او هدایت دی ورحمتون او مهرباني ده للمؤمنین د ایماندارو دپاره قل ورته ووایه بفضل الله د الله تعالی په خصوصي فضل چې دا قرآن دی وبرحمته او د الله تعالی په عام فضل چې دا اسلام دی فبذلک فلیفرحوا نو په دې دواړو دا خلک خوشحاله شي
په اسلام په عقیده او د اسلام د عقیده او د ایمان د عقیده پر تفصیلاتو چې په قرآن کې د هدایت کتاب په دې دواړو خوشاله شي. هو خیر مما یجمعون، دا غوره دی د هغه مالونه او دولتونه د آخره کې راجمع کوي. قل ورته ووایه ارایتم ما انزل الله لکم من رزق، خبر کوي ما ارایتم تاسو خبر یې، تاسو ته پته ده، تاسو ګوره ما انزل الله لكم من رزق، اگر رزق چې الله تعالی تاسو له درکړی دی، فجعلتم منه حراما وحلالا، تاسو د خپل ځانه پای کې حرام او حلال مقرر کړی دي. حرام او حلال مقررول خو د الله تعالی اختیار. رزق نه مراد یوازې د خوراک شیزونه نه دي کنه، رزق خو هغه شي ته وایي ته د فایده لې. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، مونږ ته حق اوخه او بیا مونږ له روزي کې د هغې تابعداري، نو ورزقنا اتباعه، نو څه مطلب ډوډۍ راله راکړي چې حق وخورو؟ نه نه، دا مطلب نه دی. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، باطل راته باطل ښکاره کړي او د هغې نه د جدا کېدو توفیق راکړي. نو رزق دغه ته م وایي، هر هغه شی چې ته د فایده هلې بد دا رزق دی. دا مطلب شو. وما ظن الذین فجعلتم منه حراما وحلالا، نو تاسو د الله تعالی په عطوا او په بخشش کې حرام او حلال مقرر کړي د ځانه. قل ورته ووایه الله اذن لکم، آیا دا اجازت تاسو له الله تعالی درکړی دی؟ ام علی الله تفترون، او که په الله تعالی باندې دروغ جوړوئ. وما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، او څه ګمان دی دا کسان چې په الله تعالی باندې دروغ جوړوي یوم القیامت، د قیامت په باره کې. د قیامت په باره کې څه وایي دي؟ ان الله لذو فضل على الناس، بشک الله تعالی د لوی فضل خاوند دی په خلکو باندې، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکریه نه ادا کوي. وما تكون في شان، دلته د پیغمبر خبره کوي. وما تكون في شان، او نیت فی شان په یو حالت کې. وما تتلو منه من قرآن، او تنل ولید الله تعالی د طرفنا من قرآن یو آیت او صحیح سره دی قرآن نه. نو دا خبره چاته وکړه؟ پیغمبر ته. ولا تعملون من عمل، او اے انسانانو تاسو یو عمل نه کوئ، یو عمل الا كنا علیکم شهودا، مگر مونږ په تاسو باندې ګواهان یو، اذ تفیضون فیه، چې کله تاسو پکې شروع کوئ. ګوره په یو آیات کې یو خبره چاته کوي؟ پیغمبر ته، او بله خبره عام خلکو ته کوي. دا د قرآن ما ته وی اسلوب دی. وما تكون فی شان، او نیت اے پیغمبر په یو عمل کې او په یو کردار کې. وما تتلو منه من قرآن، او تنل ولید الله تعالی د طرفنا، د الله تعالی د طرفنا من قرآن صحیح سره دی قرآن مجید. او ولا تعملون من عمل، دا کار خو پیغمبر کوي او خلق څه کوي؟ نو خلق عمل کوي، څه کوي؟ یو شان عمل کوي، مخالف او کله موافق. ولا تعملون من عمل، او انسانانو تاسو د پیغمبر د تلاوت او د عمل په نتیجه کې یا رد عمل او یا ښه عمل کوي. پیغمبر دا کوي چې قرآن لولي او په هغې عمل کوي، د هغې په مقابله کې ولا تعملون من عمل، او اے انسانانو په تاسو کې څه عمل چې کوئ تاسو، نو که څوک ښه عمل کوي د پیغمبر په اتباع کې، او که څوک مخالف عمل کوي د پیغمبر په مخالفت کې. نو الا كنا علیکم شهودا، مگر موږ ټول په تاسو باندې ګواه یو، اذ تفیضون فیه، چې کله تاسو په دغه عمل کې شروع کوئ. دا الله تعالی وایي زما د نظر نه پناه نه دي، دا زه وینم ګورم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، او نه پناه کېږي ستا د رب د طرفنا، ستا د رب د علم نه، من مثقال ذرة په اندازه د یو ذرې یو شی، فی الارض په ځمکه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمان کې، ولا اصغر من ذلک، او نه د دې نه ورکوټی، ولا اکبر، او نه د دې نه غټ، الا فی کتاب مبین، مگر دا په هغه د الله تعالی په علم کې دی او په لوح محفوظ کې دی. کتاب مبین ګوره د الله تعالی علم ته هم وایي او لوح محفوظ. ګوره د ذرې نه هم ورکوټی شی، د ذرې نه هم ورکوټی شی د الله تعالی په علم کې دی. الا خبر شي، ان اولیاء الله، د الله تعالی دوستان او د الله تعالی دوستان چې دي محبوبین، چې د الله تعالی خوښي مؤمنان، دا لا خوف علیهم، په دې باندې به یره نه، ولا هم یحزنون، او د به نه غمجن شي. دا د الله تعالی نه بغیر د بل چا نه یریږي. او دا داسې د دنیا بندګان هم نه دي چې د 2 روپو په تاوان باندې د پوزې نه ځوړند دي. نه د دنیا تاوانونه او ګټې او خوشحالۍ او خفګانونه دا ځي او راځي. دا دنیا په خپله عارضي ده، نو د دې خوشحالي هم عارضي ده، د دې خفګان هم عارضي دی. مؤمن د دې سره دومره زړه نه تړي چې د دې په معمولي تاوان باندې د پوزې نه ځوړند دي، او د دې په معمولي خوشحالۍ باندې بیا د جامو نه بار ته وځي. مؤمن داسې نه وي.
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ پدی باندې سیاره او ندی غمجن کیږي. دا سوق دی یاره، دا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دا کسان چې ایمان راوړي او د الله تعالی نه یریږي. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دې دپاره خوشحالۍ دی په دې موجوده ژوند کې، او فی الاخرت او په آخرت کې. په دنیا کې خوشحالۍ کوي، په دنیا کې غمونه دي ټول. او قرآن وایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کې به ته خوشحالۍ ملاوي. وایي د دې خوشحالۍ دوه معنی دي. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یو معنا دا ده چې دې دپاره خوشحالي ده په دې موجوده ژوند کې چې ته کار خالص د الله د رضا دپاره کوې. په جیب کې به دې 2 روپۍ هم نه وي، او وږی به مې او تږی به مې، خو د الله تعالی د نیکانو صالحانو بندګانو په زړه کې به دې قدر وي. خلک به دې په زړه نه، تا ته به پته هم نه وي خلک به درته دعا کوي، تا ته به پته هم نه وي خلک به ستا سره یو مینه او یو تعلق به وي، ستا په باره کې به په زړه کې قدر وي. ته به د قدر دپاره نه کوې. خو لهم البشرا فی الحیات الدنیا، د دې نه معنا ده الثناء الحسن، خلک به تعریف هم کوي، تا ته به پته هم نه وي، ته به د تعریف دپاره نه کوې، خلک به صفت کوي. ته به د دې دپاره نه کوې چې زه خلکو ته خوښ شم، ته به وایې چې قرآن او سنت یې خوښ شي. خو د قرآن او د سنت سره چې د چا مینه نو ستا سره به ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. د ایمان او د عمل صالح یو نتیجه دا ده چې د نیکانو صالحانو په زړونو کې الله تعالی د محبت پیدا کړي. یو دا معنا. دویمه معنا لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دې دپاره زیری دی په دې موجوده ژوند کې. د دې نه مطلب هغه خوبونه دي چې سړی په خپله ویني او یا یې د ده دپاره بل څوک ویني. کله سړی په خپله خوبونه ویني او یا د ده په باره کې بل څوک خوب ویني، بل چا خوب لیدلی دی، وایي دا مې په داسې حالت کې ولیده او داسې مې ولیده، نو دا د خوشحالۍ خبره، دا د الله تعالی د طرف نه زیری چې دا کار صحیح دی. البته خوب چې دی هغه داسې د قرآن او د سنت په مقابل کې څه شی نه دی. د قرآن او د سنت داسې چې په خوبونو کې څوک ویني او بیا آیاتونه په ځای پرېږدي وایي ما خوب لیدلی دی، نو خوب داسې دلیل نه دی. خبره دا ده چې د خوب د وجې نه د چا زبرګي نه معلومیږي، دا خو به ایمان به وي، نو د هغې نه بعد دا د خوشحالۍ یو خبره ده. خو د دې معنا دا نه ده چې خوب جوړ د دې خبرې دلیل دی. یو سړي وی خوب لیدلی و که نه، څنګه سړي ته وی خوب مې ولیدو یاره وی زه داسې په ښه ډنډه کې پروت وم او ته د دې شاتو په یو زبردسته ډرم او د شهد او د ګبین وی ته په هغې کې وی. وی ګوره زه ښه یم او ته نه یې ښه که نه. وی نه لږ پسې وروسته واوره که نه. وی لږ پسې اخوا بل وی څه چلو؟ وی چې زه راپاڅېدم نو ته مې څټلی او چې ته راپاڅېدلې نو زه دې څټلم. وی لرې مړه په خبره ورسېدې که نه. نو خوب داسې دی، خوب غوره قسم. دا معنا دا ده چې مؤمن به یې، نو دا د خوشحالۍ یو خبره الله تعالی به تا ته درکړي. خو دا نه چې خوب چا څنګه ولید نه په خوبونو به راته دین جوړی، د خوبونو نه به د دین نه جوړی، په خوبونو د دین بنیاد نه وي، د دین بنیاد په صحیح. یا لکه زمونږ په باره کې هم ډېر ملګري مونږ ته راشي خوبونه ښایسته لیدلي، خو مونږ نه بیانوو خلکو ته. د الله تعالی زمونږ ګناهګارو غوندې بندګانو سره چې الله تعالی څومره مهرباني کړې دي، نو که راته مې اوس وویلې نو خلک د هغې دروغ وایي او مونږ چې هغه رښتیا دي هغه هم نشو بیانولی د شرم د وجې نه. ځکه چې مطلب د ځان په خبره کې خو نه دی که نه، مطلب خو دې دپاره خو نه یو ناسو چې ستا په دماغو کې خپله زبرګي کښېنو، دې دپاره ناسو چې دا قرآن ته هم ورپسې شه زه به هم ورپسې یم. بس مولانا مودودي رحمه الله ته چا ویلي چې ستا کرامات راته وښایه، مولانا ورته وایي د دې زمانه کې د ټولو نه غټ کرامت دا دی چې سړی په ایمان کلک پاتې شي، بس د دې نه غټ کرامت بل کوم وي. ته په کومه خبرو کې اخته یې، څه کرامات ګورې، خو د دې نه غټ کرامت دي که نه، بل څه کرامت دی چې سړی پرې قرآن او سنت باندې صحیح روان وي. حال دا دی چې د دې نه علاوه الله تعالی د خپلو بندګانو سره زمونږ غوندې ګناهګارانو بندګانو سره هم ډېر خصوصي مددونه وکړي. خو اسې مطلب مې په خبره کې دا دی چې وایم خوبونه د دین بنیاد نه دی. د دین بنیاد څه دی؟ قرآن. د دین بنیاد څه دی؟ سنت د رسول صلی الله علیه وسلم. په دې به راته ځان نه زبر کې چې ما په خوب کې لیدلی او ځان مې لیدلی او بل چا لیدلی ما، دا دلیل به نه وی چې په هوا والوځې نو نه دې منم څو پورې چې عمل مې د قرآن او سنت ته نه وړاندې کړی. دا خبره صحیح کوم که خطا ده؟ په هوا زما په مخ کې والوځي نو په هوا ملخان لګل وځي نو زه ملخ ته زبرګ ویم. هوا باندې الوتل خو زبرګي نه ده. زبرګي د ټولو نه لویه دا ده چې په قرآن عمل وکړي. زبرګي دا ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم سنت خپل کړي، دا زبرګي ده. او دا خپلول داسې اسان کار نه دی، پوهېږې په خبره باندې؟ دا پته هلې لګي چې سړی د ګوټ نه لږ بار ته راوځي، لږ د ازمایښتونو سره مخامخ شي، نه بیا پته لګي چې دا خپلول څومره کار دی.
دا مطلب دی لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرت او په آخرت کې به مل خوشحالي. نو آخرت خوشحالي خو یقینا دا او د الله دې زموږ ټول نصیب کړي. لا تبدیل لکلمات الله، لا تبدیل لکلمات الله، دا الله تعالی خبر څوک نشي بدلولی. لا مبدل لکلمات الله معنا دا ذلك هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي دا. ولا يحزنک قولهم، او غمجن نه کی تعالی را دې خلکو دا ویناګانې دا انګا بنګا وي دا هوا په ډانګونو وي لګیا وي خیر. ولا يحزنك قولهم، او غمجن نه کی تعالی را دې خلکو دا پروپاګاندا. ځکه چې ان العزة لله جميعا، قوت او طاقت خدا الله تعالی سره دی ټولو. هو السميع العليم، الله تعالی اوریدونکی هم دی پویم دی. ستا غم اوري ویني او د نور غم اوري ویني، او علم ورسره دی او نیتونو نه خبر دی. الا خبر شي ان لله من في السماوات ومن في الارض، دا الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، او تابعداري نه کوي کسان چې رابلي سوا د الله تعالی نه د نور شرکا. او حقیقتا د چا تابعداري کوي؟ دا د بوتانو بندگی نه کوي، وای دا په حقیقت کې د خواهشاتو بندگی کوي. ان يتبعون الا الظن، دی تابعداري نه کوي مگر د ګمانونو. وما تهوى الانفس، بل ځای کې وای ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، په ګمانونو پورې او هسې په خواهشاتو پسې روان دي. وانهم الا يخرصون، او نه دي مګر اټکلیان دي، اندازې لګوي، هسې په اټکل خبرې کوي. هو الذي جعل لكم الليل، الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی ستاسو دپاره شپه لتسکنوا فیه، تاسو پکې آرام حاصل کوئ، آرام پکې درته میلاو شي، سکون. نو ولې ته څه وایې چې دا سکون نه دی؟ څه د دې نه غټ سکون بل شته لکه دا و چې تاسو ناست یې، دا سکون دی. لتسکنوا فیه، چې تاسو پکې آرام حاصل کوي. عام دنیا سره خبرې کوي که نه؟ ګورئ دا د الله تعالی څومره عجیب نظام دی چې الله تعالی د ورځې او د شپې دا نظام را پیدا کړه. دا بار بار وایي که نه؟ وروستو به بل ځای کې وایي که ټول عمر ورځ وی نو بیا، که ټول عمر شپه وی نو بیا. نو دا د شپې او د ورځې دا چې ټول عمر ورځ وی نو دا خلک به ټول لیوني شوي، د یو به هم د خپل کاروبار نه بندوي، دا بل یې نه بندوي، نو زه څنګه بند کړم؟ دی بل به دی بل ته کتل چې دی نه بندوي، نو په لس ورځو کې به ټول لیوني وو، ځکه چې آرام به نه و. دا خو الله تعالی دا وخت بدلوي. ماسپښین شوه لکه مازدیګر شو، ماښام شو، تیاره شوه، شپه شوه، دا مرغۍ هم راغلې کېناستې لکه ته هم ځه چېرته کور ته. نو دا تبدیلي د دې دپاره ده چې دا حالات بدلیږي را بدلیږي. نو یو پکې ستا دپاره عبرت دی، او بل دا ده چې ته پکې کم از کم د خپلو حالاتو مطابق د دنیا د ژوند د سمولو او د آخرت د ژوند د سمولو ځان له یو ترتیب برابر کړي. دا خو عامه خبره کوي. لتسکنوا فیه، چې تاسو پکې سکون حاصل کړئ او آرام حاصل کړئ. والنهار مبصرا، ورځ هم روښانه کړې ده چې کاروبار پکې کوئ. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بېشکه په دې کې نښې دا خلکو دپاره چې خبرې ته غوږ دي. قالوا اتخذ الله ولدا، دا خلک ظالمان وایي د الله تعالی بچي دي، ځان له بچي پیدا کړي دي، ځان له بچي نیولي دي. سبحانه، الله تعالی ډېر بالا او برتر او ډېر اوچت دی. هو الغني، الله تعالی بې حاجته دی. هو الغني ترجمه به څه کوي؟ بې حاجته. ځینې خلک د دې ترجمه کوي بې پروا. بې پروا د دې معنا نه ده. بے پروا په دې معنا الله تعالی بے پروا دی چې د چا په مخالفت او موافقت باندې د هغه خدایي کې څه فرق نه راځي. په دې معنا خو بې پروا دی، خو په دې معنا بې پروا نه دی چې د چا دعا نه اوري، د چا فریاد نه اوري، چا سره مدد نه کوي. نو په دې معنا خو بیا بې پروا نه دی. دعاګانې اوري، د محتاج مدد کوي. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، دعاګانې اوري، د خلکو نه مصیبتونه لرې کوي. خو د غني معنا دا نه ده. د غني په مقابل کې صحیح فقیر. نو فقیر چاته وایي؟ پروادار ته که محتاج ته؟ نو فقیر معنا محتاج، او د غني معنا څه؟ بے حاجته. هو الغني، الله تعالی بے حاجته دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله دپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې. ان عندکم من سلطان بهذا، تاسو سره په دې اړه دلیل نشته چې د الله تعالی زوی دی یا بل زوی نیولی دی. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، ولې تاسو وایئ په الله تعالی باندې خبرې تاسو ته پته نشته، دلیل یې ته نه معلوم. قل ورته ووایه ان الذین یفترون علی الله الکذب، بېشکه کسان چې په الله تعالی باندې دروغ جوړوي، نو لا یفلحون، دوی نشي کامیابې دی په حقیقي کامیابې. نو ته به په دنیا کې خو مزې دي، متاع فی الدنیا، پر دنیا کې یو څو ورځې ژوند دی او مزې دي. ثم الینا مرجعهم، بیا موږ طرف ته دی واپسې ده. ثم نذیقهم العذاب الشدید، بیا به وشکو موږ دې ته دردناک عذاب او سخت عذاب بما کانوا یکفرون، ځکه چې دي کافرانو. اوس د دې خبرو بل دلیل، دلایل خو مخکې تا ته وویلی شو. اوس بیا کله نقلی دلایل وي، کله عقلی دلایل وي، کله آفاقي وي، کله انفسي وي.
نو اوس بیا نقلي دلایل واتلو علیهم نبأ نوح ولولا د خلق په مخکې واقع د نوح علیه السلام اذ قال لقومه چې کله د ویلو خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری دا چې ډېره موده وشوه او نوح علیه السلام دعوت ورکاوه او خلک یې پویول دا نه پوهېده او آخر سازشونه یې شروع کړو نو بیا نوح علیه السلام ته خبره کوي خو په دې خبره کې څومره د توحید یو زبردست سبق دی دې ته لږ سوچ وکړه نوح علیه السلام یو کس دی ملګري څومره دي اویا یا اتیا او خواوشا ټوله دنیا کافران دي سرداران ټول کافران دي خو د نوح علیه السلام خبره څومره د جرأت او څومره د عزم کوي اندازه ولګوه چې دا ولې سړی دومره جرأت په سړي کې څنګه پیدا شي یا خو د سړي سره ډېر پوجونه یا د سړي سره ډېرې وسلې یا د سړي سره ډېرې لوی قلاګانې یا د سړي سره ډېر لوی دولتي یا د سړي سره ډېر لوی قوت او طاقتي ورسره نو آخر یو سړی چې صرف داعي دی او هغه دومره یو زبردست خبره کوي دا څه په بنیاد باندې کوي څه خبره کوي ته ورته غوږ ده یا قوم ای زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی که په تاسو باندې ډېر ګراني زما په تاسو کې دا ډېره موده پاتې کېدل یا ستاسو په مخ کې دا بار بار ودرېدل د خبرې دپاره د دین د بیان دپاره وتذکیری بآیات الله او دا خبره در باندې ډېره زیاته ګرانئ چې زه تاسو ته نصیحت در کوم د الله تعالی په آیاتونو باندې په دې خبره ډېر زیات خفه نو بیا یو کار وکړئ فعلی الله توکلتو نو ما خو په الله تعالی باندې اعتماد دی فاجمعوا امرکم نو یو متفقه فیصله وکړئ ټول راجمع شئ دا کوړې مازدین دي ټول کښېنئ ټول راجمع شئ نو څه به یو په یو ګوټ کې د منګکونو په شان جرګه کې او بل په بل ګوټ کې د منګک په شان جرګه کې خو یو غټه اجتماع راووړه او ټول کښېنئ نو څه فاجمعوا امرکم وشرکاءکم نو تاسو خپله خبره هم یوه کوئ او ستاسو هغه شریکان دې هم در سره راوبلئ او ثم لا یکن امرکم علیکم غمة بیا دې ستاسو دا وینا په تاسو باندې څه پټه نه وي او مبهمه دې نه وي چې کومه خبره زما په باره کې څه فیصله کوئ نو د هر چا ته پتې چا لګه ولې دا فیصله وشوه په میټینګ کې دا فیصله پاس شوه داسې چل به کوو ثم اقضوا الی بیا هغه فیصله ما ته واوروئ چې ګورئ زموږ خو ستا په باره کې دا فیصله ده او ولا تنظرون او ما ته مهلت مه راکوئ چې سم خوښه نو لا څه مزه ده اوس دومره لوی قوم ته دومره لوی سردارانو ته یو داسې درویش انسان څنګه دا خبره کوي دا په کوم بنیاد کوي د دې طاقت څه دی نو طاقت دغه دی چې فعل الله توکلتو زما په الله اعتماد دی زما په الله باندې څه دی اعتماد دی دا مطلب دی فإن تولیتم که تاسو مخ واړو فما سألتکم من اجر نو ما د نه څه مزدوري نه ده غوښتې ان اجر الا علی الله زما مزدوري په الله ده وامرت ان اکون من المسلمین او ما ته حکم شوی زه شم د مسلمانانو نه انې من المسلمین هر پیغمبر دعوت د چا پیش کړی د اسلام فکذبوه دي دروغجنو ګڼو فنجیناه نو موږ د اخلاص کوو معه فی الفلک او څوک چې ورسره په کشتۍ کې وجعلناهم خلائف او وګرځول موږ دغه خلک واکداران د ځمکې واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا او غرق هم کړه کسان چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه فانظر کیف کان عاقبة المنذرین وګوره څنګه و انجام دا کسانو چې یېرولي شوي خو هغې یره نه وه قبوله کړې ثم بعثنا من بعده رسلا بیا راولېږل موږ د دې نه پس ډېر پیغمبران الی قومهم خپل قومونو ته فجاؤهم بالبینات نو هغوی خپل قوم ته دلایل پیش کړل توحید د الله تعالی د عبادت او د پیغمبر د صداقت فما كانوا ليؤمنوا نو دوی نه و چې ایمان راوړی بما په هغه څه باندې کذبوا به من قبل چې نسبت د دروغ یې ورته کړی و مخکې یو ظلم ویلی دي چې نه یې منو نو اوس پې بدې ښکارو چې ویې منو كذلك نطبع على قلوب المعتدين دا سه مونږ ټاپه لګو په زړونو دا کسان باندې زیاتې کوي ثم بعثنا من بعد موسی بیا مونږ ولېږه پس د دین موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الى فرعون او ملئه فرعون او د هغه سردارانو ته نو ګوره موسی علیه السلام بیا الله تعالی په چا کې پیش کوي د نوح علیه السلام نه بعد حاجي د موسی علیه السلام تذکره کوي که نه و دی وایي دا تاسو لیډر و پېژنې که نه پېژنې هسې وایي قومي لیډر و او دا غټ مولوي صاحب دی الى فرعون وملئه فرعون او داغ سردارانو ته بآیاتنا سره د خپلو آیاتونو نه فاستکبروا نو هغوی ته ځان لوی وګڼه تکبر یې وکړو وکانو قوما مجرمین او دا ډېر مجرم قوم فلما جاءهم الحق من عندنا هر کله چې راغی دې ته حق زمونږ طرف نه قالو دی وی ان هذا لساحر مبین دا پیغمبر خو جادوګر دی ښکاره قال موسی علیه السلام ته وی د دې حق ته وی د دې دعوت ته وی قال موسی علیه السلام اتقولون للحق لما جاءكم آیا تاسو وایئ د حق په باره کې چې کله درته راشي چې دا سحر دی اسحر هذا ولې دا سحر دی د دې تقولون مقوله پټه پرته ده
اتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر مبين. ولې تاسو وایئ چې کله حق د تراشي نو هغې ته وایئ دا جادو دی. اسحر هذا، ولې داسې جادو دی. ولا يفلح الساحرون، او جادوګر خو نه کامیابېږي. د دې څه معنا جادوګر نه کامیابېږي؟ نو ښکاره خبره ده چې جادوګر د دې فرعون مخې له تللی وی، نو اول خو به یې وله سیده دا خپې ښکلې کړې وي او سجده به یې ورته کړې وي، بیا به لاس په نام ولاړو چې صاحب جي بس تاسو مهرباني ده او بس تاسو حاجي، بیا به وی چې صاحب که ستاسو اجازت چې یو تماشه پیش کړم، او بیا به یې کله خنداوه او کله به یې څه کول او کله به یې کرتبونه کول. پوهېږې په خبره باندې؟ هغه د یو بادشاه مخې له سړی تللی و، نو هغه ورته وی چې شابه یو دی په خپله و، یو بل وزیر یې ناست و، یو دا سړی د مداري غونته کې دا وله ورغی. نو هغه بادشاه هغه ته وایي چې یا به په ما او په دې مجلس کې چې څوک ناست دي که نه، نو په دې کې به د یو سړي بد بیانوي کني نو وجنم دی. نو هغه سوچ وکړه چې اوس به څه کوم؟ که د وزیر بد بیانوم نو دا وزیر مې وژني، او که د بادشاه پسې پروپیګنډه کوم نو دا مې وژني. نو شروع یې په ځان باندې وکړه، په خپله یې شروع څه وکړه؟ وی اذا لبس العمامة قلت قردا وخنزيرا يكون بلا امامه. و چې پټکې په سر کړم نو شادو رانه جوړ شي، او چې نه نو سم خنزیر یې مه وایي. نو هغه وله انعام ورکړه. نو جادوګران داسې، شاعران داسې چې د بادشاه مخې له ورشي نو بیا دا کار کوي. نو ته دې نه نه خبر چې موسی علیه السلام چې هلته ورغی نو څنګه په روب داب کې ورغی، هلته ودرېده، نه ورته سلام وکړو، نه ورته سر ټیټ کړو، نه ورته لاس په نامه کېښودو، نه یې اجازت واغوستو. وی انی رسول رب العالمین، زه د رب العالمین رسول یم. او هغه خو دې انداز نه پته لګي چې دا سړی څه دپاره راغلی دی. نو ته څنګه دته جادوګر وی؟ عقل دې کار کوي که نه؟ جادوګر نه پېژنې؟ جادوګر داسې خبرې کوي او بیا داسې څه شی پیش کوي چې دا کونټۍ راواچوله. روایاتو کې دا لیکلي دي، ځینو تفسیرونو دا بعضې ترسکونې خبرې درته زه هم پکې کوم، خیر دی داسې نه چې نه کوم درته. نو چې دا کونټۍ راواچوله او دا اژدها ته جوړه شوه، نو ځینې روایاتو کې دا دي، پوهېږې تفسیري روایات دي، څه به صحیح څه به نه، چې دې ښامارو لګېدو نو دا یو دا جامه نه ده، د دې تخت نه لاندې کړه او دا بله جامه یې وله په دې تخت د پاسه کړه او په دې منځ کې ورته دا ژبه سړقوله. پوهېږې په خبره؟ او دې فرعون ته یا موسی علیه السلام به ته صبر وکړه، ته دا شی لرې که که خبره کوم ته پرېږده، او دا متیازې ته بیا دی. نو جادوګر داسې کوي، جادوګر د فرعون خواله ورشي نو هغه ته پیسې دنګوي که د هغه نه متیازې وباسي او یری یې. نو دا خو نه ده. ګوره جادوګر او د پیغمبر په منځ کې فرق نه پېژنې نو ډوډۍ سله خورئ. ولا يفلح الساحرون، جادوګر داسې د جادوګر انداز داسې. دا مطلب دی قالو نو دی ورته وی اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آبانا، ولې ته راغلی چې ته واړې مونږ د هغه څه نه چې مونږ دي په هغې باندې مونږ خپل پلار او نیکه. وتکون لکم الکبریاء فی الارض، او شریم مشري ستاسو چې په ځمکه د مصر کې. کبریا نه مراد څه دی؟ حکومت. حکومت رانهالی وایي، بس دغه چل دی. نو هر چا د ځان له څه بس څه شی جوړ کړی، څه د لوبو کوټګۍ ده. یو سړی په خپله خبره رپېږي چې وایي که دا بل داسې چلو شو خو به زما نه هر څه لاړ، ابل وایي چې که دا داسې راغی خو بس زما د هر څه لاړ. نو فرعون خو به خود خامخا خفه کېږي، وایي چې زما نه خو هر څه لاړ. وتکون لکم الکبریاء فی الارض، او شي ستاسو دپاره حکومت په ځمکه کې. د دې کبریا نه مطلب حکومت دی. تا قرآن سره پېژنې نه، پته یې عوام نه ده لګېدلې، ته د ترجمې نه څه خبرې. کبریا الملک والشرف، عبدالله ابن عباس ترجمه کړې ده، حکومت او عزت به وایي د ده شي. بیا ضحاک وی الطاعتو، وی خلق به بیا د ده خبره مني. ابن زید وی العلو، غټ سړی به بیا دی. ابن جوزی وی العظمتو، لوی به د دی بیا. والملک والسلطان، حکومت او اختیارات به د دی بیا. حاجی او که تر دې تفسیرونه نه خبره نو ته د څه نه خبرې؟ ته تفسیر یسیر ګوره. تفسیر یسیر پېژنې؟ دا تفسیر یسیر ګوري. تاسو په تفسیرونو کې تفسیر یسیر پېژنئ؟ چېرته ما نوم اورېدلی چې ته به یې چېته په پښتو کې به یې چېته لیکلی د ښځو دپاره. رشت البیان، جنګنامه، نورنامه، تفسیر یسیر، درة المسپخین، دا کتابونه دي. دی د تفسیرونو څه خبر دی؟ دی درة المسپخین ګوري، رشت البیان ګوري، تفسیر یسیر ګوري، او جنګنامه ګوري، نورنامه ګوري. دا کتابونه دي او دغه علم دی.
وما نحن لكما بمؤمنين ومن غره پتا سمانی ایمان نه راوړو. قال فرعون وی اتونی بكل ساحر علیم راوړې ما تار جادوګر راولې ما لار جادوګر چې ډېر پوي. فلما جاء السحرة ورکړه چې جادوګران رالو قال لهم موسی علیه السلام ورته القوا ما انتم ملقون راواچوي چې سا چول والے واچوي چې سا چوي سبد سړی کنه واچ. فلما القوا ارکل چې دی واچول سشه چا چاوړو. قال موسی علیه السلام هغه سره سم سوي کنه دا. قال موسی علیه السلام ورته ما جئتم به السحر تاسو چې کوم شی پیش کړه خو جادو دی دا واسه شابه د بازیم شروع کړی دا اځه سم مداري توبم شروع کړی. ان الله سيبتله الله تعالی بدا به اثر کی به اثر به کی. ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشك الله تعالی اصلاح نه کوي د عمل فسادیان خلقو. ويحق الله الحق بكلماته او الله تعالی بثابت کی حق خپل وینا غانو باندې ولو کرے المجرمون او اگر چې مجرمان بدګنی. فما امن لموسی نو اعتماد نه کړ موسی علیہ السلام په دې خبره د امن یومن په سله کې لام راشي مطلب صحیح. فما امن لموسی په دې مشکل کار کې تعاون او مرګرتیا صرف یو سو ځوانان وکړه. فما آمن لموسی اعتماد نکړ موسی علیہ السلام په دې خبرو باندې الا ذریه من قومه مگر یو سو جوانانو دغه د قومنا علی خوف من فرعون وملئهم سره د يرنه د فرعون نو دغه سردارانو نه دا غوی د سردارانو دغه د حکومت د مشران ان يفتنهم چې دی په پاس میخ کې واچي دا یره وا خو بیا خبرو. وان فرعون لعال في الارض او فرعون ډیر متکبر او پزمکه کې وانه لمن المسرفين او د حد زیاته کوونکې او څه حدود ددنو خو بچ سبه له خو هغه به سزا ورکوله. وقال موسی علیہ السلام یا قوم اذا ما قوم ان کنتم آمنتم بالله کتاس پای الله تعالی بنی ایمان فعلیه توکلوا په الله تعالی اعتماد وکړه الله تعالی تخپل کارونه وسپاره. ان کنتم مسلمین کتاس مسلمانان نو هغه وته ویل چې موږ مسلمانان نه يهوديان یو نو دا وسنی يهوديان بیا ولې ځان ته يهوديان وي. موسی علیہ السلام خو ان کنتم مسلمین صحیح. فقالوا دی رب على الله توکلنا پر الله باندې زموږ اعتماد دی. ربنا اے زموږ رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين مگر دې مونږه فتنه تخته د مشق چې په مونږ باندې خلک چل زده کوي سزاګانې را لرا کوي. ربنا لا تجعلنا فتنه اے زموږ رب مگر دې ته مونږه فتنه للقوم الظالمين د ظالمانو د پاره د ظالمانو خلقو د پاره مونږه فتنه ما جوړوا. څنګه فتنه خو د گمراهۍ ذریعہ ده ما جوړوا مونږه ذریعہ د گمراهۍ د ظالمانو د پاره. نو مونږه بر ظالمانو د پاره د گمراهۍ ذریعہ څنګه جوړیږو. وای دلته تفسیر قرطبي وایي چې دې معنا دا ده چې لا تظهرهم علينا په مونږه مراخ کارا کوا دا معنا نه ده. لا تظهرهم علينا په مونږه مغالب کوا دا ظالمانو دا کافران دی له په مونږ باندې غلبه مور کوا ځکه چې فیرو دی به د دې غلبې نه دا معنا والی چې انهم خیر منا چې د دیو د عقیده خلا ځکه چې دیو ته غلبه ملاو شو او زمونږ دا به بیا بدخ کار شي به چې کدی په حق وینو دی به غالب وي نو فیزدادوا طغیانا دی به خسر کا شي بیا کته په دې کافرانو له په مونږ باندې غلبه ورکي نو دی په دې ګمان کې اخته شي چې زمونږ په ځکه غلبه شو چې مونږ په حق یو کنه هر سړی وي چې زما قوت دی نو زه په حق یم نو دا د خلکو غټه غلطي ده. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اخلاص کې موږ په خپل مهرباني باندې کافرانو خلقونه واوحینا الى موسی واخيه او وحی وکړه موسی علیه السلام او دا غرور ته دا هغه شکل حالات ډیر جا سخت نو د دې اجتماعي نظام خراب شو. جماعتونه ولا بند کړو په جماعتونو کې اجتماع باندې پابندي ولګوله. نو موسی علیه السلام ته وی چې اوس په کورونو کې راجمع کېږي او یو څو کورونه راشي په محله کې کورونه مقرر کړي او ال تراجمع کېږي خو نماز با جماعت نماز با جماعت اهتمام کوي په کورونو کې کوي چې خطر ده خو کوي به دام ځکه چې مونږ خو ډېر اهم او بنیادی شی دی. ها جی دا بس دیني چې پای کې مونږ نه دا بس نظامي چې پای کې مونږ نه نو د دې اهتمام ډېر دی. او پته ولګه چې فرعون په مانځه پابندي ولګوله ورته پته وه چې دا مونځ چې خلک د کم مقصد دپاره تیاری نو ګورې هغې کې زما نقصان دی په دې پوهېده چې دا خو خلک بیا زما مقابلې ته خلک تیاری او ستا د مونځ نه اډو چا ته د دې خبرې خطره نشته ځکه ته د مونځ اډو پېژنې نه.
دا مطلب دی واوحینا الی موسی واخیه او وحی وکړه موسی علیه السلام او د هغه ورور ته ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا چې تاسو مقرر کړئ د خپل قوم لپاره په مصر کې اوسو کورونه وجعلوا بیوتکم قبلة او وګرځوئ دغه کورونه تاسو قبلة مرکزونه دا د جماعتونو په ځای باندې وګرځوئ وجعلوا بیوتکم قبلة دغه کورونه چې تاسو مقرر کړئ نو دا به څه کوي قبلتن دا به مصلا او مساجد به دا به جماعتونه شي واقیم الصلاة او منځ قایمه وی پای کې جماعتونو کې پابندي ده نو کورونو ته ورځئ د یو بل سره په کورونو کې بیا اجتماعي منځونه کوئ دا مطلب شو وبشر المؤمنین وزیر ورکړه ایماندارو ته وقال موسی علیه السلام ربنا ای زموږ ربه انک آتیت فرعون وملأه انک آتیت فرعون وملأه تا ورکړی دی په دې باندې پوه شي فرعون او د هغه سردارانو ته زینة ښایسته و اموالن او مالونه فی الحیات الدنیا په دې موجوده ژوند کې ربنا لیضلوا عن سبیلک ای زموږ ربه د هغې نتیجه دا ده چې دوی خلک ګمراه کوي ستا د دین نه ربنا اطمس علی اموالهم ای ربه تبعی راولې د دې په دې مالونو باندې وشدد علی قلوبهم او د دې دا زړونه سخت کړي د ایمان نه ابن عباس ترجمه کړې ده امناهم الایمان الله تعالی د ایمان توفیق علما ورکوه بې ایمانه د دنیا نه بوځه هر سړی د ایمان دپاره دی نو دا جهنم به څوک ډکوي نو دا ورته خیرې کوي یا الله تعالی دې له خو د ایمان توفیق ورمکړي دا ګندري دا جهنم پکار دي دا جنت ته راتل پکار نه دي وشدد علی قلوبهم او الله تعالی د دې زړونه سخت کړي چې ایمان ډوران وړي ځکه چې فلا یؤمنون د ایمان نه راوړي حتی یروا العذاب الالیم تر دې چې دردناک عذاب یې نه لیدلی نو قال قد اجیبت دعوتکما نو الله تعالی ورته وایي ستاسو د دواړو دعا قبوله شوه او دعا چا کړې وه موسی علیه السلام خو هارون علیه السلام پې څه ویلي آمین فاستقیما نو کلک اوسیږئ ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون او تابعداري مه کوئ د لار دا کسان چې نه پوهېږي وجاوزنا ببني اسرائیل البحر او پورې ایسته موږ بني اسرائیل د دریاب نه قلزمنا فاتبعهم فرعون وجنوده ورپسې چې په دې پسې فرعون او د هغه لښکرې بغیا د ضد په وجه وعدون او د دښمنۍ په وجه حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې لاندې که د غرق کېدو نو قال د په یو ساوې آمنتو ایمان مې راوړو دا یو کلمه شوه او دویمه انه شاندار لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل نشته بل خدای سوا د هغه ذات نه چې ایمان پرې راوړی دی بني اسرائیلو وانا من المسلمین او زه د مسلمانانو نه یم ته په اوبو کې سر بند که او دومره کلمه په زوره ووایه دا درې کلمې په یو ځای ته په اوبو کې په بالټي کې سر کېده او دا پکې ووایه او ته په دې دریاب کې وې نو بیخ دې وځه په تخت چې ناست وې ښه زبردسته سارې صحیح اغسته غټه غټه او غټې غټې سپېمې دې وې نو په هغه وخت کې دې ولې نه ویله نو دا هغه توبه ده مخکې توبه ده که نه نو توبه قبلېدو دپاره وخت دی بیا به ډوبډوبقي خورې او بیا به کلمې بیا په یو ساه به درې یو ځای وی خو یو هم کار نه کوي بیا ځکه الآن وسه هغه ملک الموت ته وی یا جبریل علیه السلام ته وی وسه وقد عصیت قبل د دې نه مخکې خو ته ډېر غټ نافرمانه وې وکنت من المفسدین او ته د فسادیانو نه وې ته خو غټ فسادي وې نو اوس کلمې وې کلمو وخت لاړه فالیوم ننجیک ببدنک موږ به نن خلاص کړو ستا دا وجود او دا بوټی لتکون لمن خلفک آیا چې ته د رستو خلکو دپاره یو نښه شي دا خو یې نه ویلي چې د قیامته پورې خو لمن خلفک سمعنا ده لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون ممن لم يدركه الغرق ولم ينتهي إليه هذا الخبر بني إسرائيل ده پاره باندې نښه کم او بیا د فرعون د دې باقي قوم د پاره چې داسې ګرځي په دې اوبو کې به داسې پړسېدلی روان و په دې اوبو د پاسه داسې پړسېدلی مولانا عبدالرحیم صاحب د الله پاک وبخي سن 76-75 کې دغه زمانه کې په پېښور کې په یو ځای کې تغن په اردو کې تقریر نو دا قصې شروع کړه په هغه زمانه کې یو بل پړسېدلی 76-77 نه وروسته 78 آیات شو 78 نو یو بل پړسېدلی او د هغه په مرګ هم د چا یقین نه راته نو هغه داسې اشارې به کولې که نه اشارو باندې خو پوهېږي که نه نو هغه به وی د دې قومونو وی د هغه پورې یقین نه راځي مطلب دا و که نه چې فرعون الله تعالی په دې اوبو راښکاره کړه چې دا بني اسرائیل ویني وی د بني اسرائیل ته ډېر یارېده وی چې نه نه فرعون به نه مړه نو وی د دې خلکو د هغه پورې یقین نه راځي اردو کے لگے آ رہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک اسے وہی پڑسیدری تصوی تقریر کی وہی پڑسیدری تصوی چاہو تو سے خبر اگڑے پھلا ہوتا چاہے ہوئی ہوائی نہ رہے وہی چھوڑو وہی جب تک اسے پڑسیدلے نہ دیکھے جب تک اسے پڑسیدلے نہ دیکھے
دا مطلب دی. نو دا پړسېدلی نه ولیدلی نو هغه ویلي ده چې هو دا دی هغه فرعون. بني اسرائیل بل ته ویل هغه فرعون آیا دا هغه ظالم دا وګوره هغه دی پړسېدلی په دې اوبو کې ګرځېدلی. غټه خبره. لیکن تاسو ته به پته وي په 1907 کې پوهېږئ په خبره باندې دلته په یو ابو زنیمه ورته وایي په دې مصر کې علاقه ده په دې سمندر سره او دا دلته جبل فرعون یو ځای دی په هغې ځای کې یو لاش مونتی شوی دی چې هغې باندې دا ممی چې ورته وایي دا د مالګې غوندې یو شی دی دا پې لګېدلی او د هغه دا لاش بلکل هلته حمام فرعون ورته وایي په هغه اوبه دي په هغه اوبو د پاسه ګرځېده او د اوسنۍ تحقیقاتو مطابق دی وایي چې دا هم د دغه فرعون لاش دی. پوهېږئ په خبره باندې په 1907 کې دا رامونتی شوی دی. سر ګرافټن ایلیټ سمیت یو کس دی هغه وایي د ده را پیدا کړی دی دا. پوه شئ په خبره باندې. نو په دنیا کې خو به هر حال دا ممکنه ده چې دا هم هغه نور فراعنه خو ډېر شی دي په دې برټش میوزیم کې ما لیدلي دي په دې لندن کې دنیا فرعونان دنیا لاشونه پراته دي په دې باندې پوه شوي. خو دا د فرعون دا خپل اصل چې کوم دی سر ګرافټن ایلیټ سمیت چې کوم لاش راښکاره کړی دی په 1907 کې دا یې وله نه دی ورکړی. دا به مصر کې پروت دی. تصویرونه به یې کېدی چې تاسو لیدلي خلکو سره په دې موبایلو کې هم شته. ممکنه ده چې دای فالیوم ننجیک ببدنک نن به موږ ستا په بدن خلاص کو لتکون لمن خلفک آیه چې ته د رستو خلکو دپاره یو نښه شي وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. او ډېر د انسانانو نه زموږ د آیاتونو نه بې خبره دي. غافلون غرضه کی ځان غافل دي بې توجه دي. ولقد بوأنا بني اسرائیل مبوأ صدق بېشکه ځای ورکړی موږ بني اسرائیلو له مبوأ صدق ډېر مزېدار ځای مزېدار د اوسېدو ځای چې صالح و مرضیا د خوښې ځای و. ورزقناهم من الطیبات او دوی له موږ روزي ورکړي د پاکو رزقونو نه. فما اختلفو دې اختلاف ونه کړو حتی جاءهم العلم تر دې چې دې ته علم راغی. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامة ستا رب فیصله وکړي دوی په منځ کې د قیامت په ورځ فیما کانوا فیه یختلفون په هغه څه کې دوی پکې اختلاف کوو. فإن كنت فی شک مما انزلنا الیک پس که چېرته ته په شک کې د هغه څه نه چې تا ته رالیږلي شوي دي تا ته موږ رالیږلي دي کوم کتاب مې رالیږل. نو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تپوس وکړه دا کسان نه چې لولي کتاب ستا نه مخکې. دا چا ته وایي چې که ته په شک کې نو عام خلک خو دا وایي چې پیغمبر علیه السلام. نو پیغمبر علیه السلام په شک کې نه دی نو وایه خبره هغه ته کوي خبره نورو ته اورئ. لیکن صحیح خبره دا نه چې دا عام سړي ته خبره کوي. خو مما انزلنا الیک څنګه وایي ولې په عام سړي نازل شوی دی څه وایي نه که نه د پیغمبر په ذریعه چې راغی خو دا زموږ او ستاسو دپاره دی که نه دی. دا قرآن په موږ نازل شوی دی نه په موږ خو نه دی نازل خو زموږ دپاره خو نازل شوی دی. نو فإن كنت فی شک اے انسان که ته په شک کې مما د هغه کتاب په باره کې انزلنا چې موږ رالیږلی دی د خپل پیغمبر په ژبه باندې او الیک ستا د هدایت دپاره چې رالیږلی دی موږ د پیغمبر باندې الیک ستا د هدایت دپاره. نو فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک نو تپوس وکړه هغه کسان نه چې لولي کتاب ستا نه مخکې. لقد جاء هغې به هم درته ووایي چې او دا ټیک دی خو که هغې په خپله باندې ټیک او غلط پیژني الله. لقد جاءك الحق من ربك راغلی دی تا ته حق طرف در رستانه فلا تکونن من الممترین مکیږه تر شک کوونکو نه دا او ولا تکونن مکیږه من الذین دا کسان کذبوا بآیات الله چې دروغجن ګڼي د الله تعالی آیاتونه فتکون من الخاسرین شی به تر تاوانیانو نه. ان الذین حقت علیهم کلمة ربک بشکا کسان چې ثابته شوې ده په دې باندې وینا د رب ستا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ولو جاءتهم کل آیة اگر چې راشي دي ته ټول نښې حتی یروا العذاب العلیم تر دې چې دی ویني دردناک عذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ولنوا فهلا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت ولنو یو کلی چې ایمان راوړی وی کلي والا فنفعها ایمانها نو یې فایده ورکړې وی دی له د دې ایمان. مطلب یې دا دی چې په کار دا وه چې کلو والا خلکو د عذاب د راتلو نه او د عذاب د نښو د لیدو نه مخکې ایمان راوړی وی نو فایده به ورته میلاو شوي وی. ځکه چې د عذاب د راتلو نه بعد چاله بیا ایمان فایده نه ورکوي خو الا قوم یونس ګوره د یونس علیه السلام قوم له فایده ورکړې وه. لما آمنو ارګله چې د ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا لرې که موږ د دې نه عذاب د شرمندګۍ په دې موجوده ژوند کې ومتعناهم الی حین او فایده وله ورکړه موږ تر دې وخت مقرره پورې. دې ځای کې دوه نقطه نظره دي په خبره ځان پوهوئ. د یونس علیه السلام واقعه خو به رستو راشي
چې یونس علیه السلام الله تعالی یو قوم ته لېږلی نینوا یا نینوا ارڅه چې ده په بې عراق کې او هغې خبره ونه منله او یونس علیه السلام ورته ووی چې خبره مو نه منله نو عذاب به راځي او د الله تعالی د اجازت نه بغیر یونس علیه السلام د هغه قوم نه لاړ او بیا چې عذاب آثار خلکو ولیده نو خلکو توبې ایستل شروع کړل او یونس علیه السلام یې کتو یونس علیه السلام خو نه نو دی راغلل خپل واړه بچي او څاروي او هر څه چغې چغارې شروع کړې یو میدان ته او الله تعالی پې رحم وکړو او هغه عذاب ترې لاړ. اوس دا خبره ده چې د عذاب راغلی و که نه راغلی نو دلته دوه نقطه نظر دي باقي تفصیلات خو به هلته راشي مخکې صورت انبیا کې به راځي وروستو به راځي. نو دوه نقطه نظر یو نقطه نظر دا دی چې عذاب راغلی نو او دی قوم یونس علیه السلام بر وقت توبه ایستلې وه بر وقت توبه ایستلې وه عذاب د راتلو نه بعد توبه نه و ایستلې د عذاب نښې نه وې لیدلې خو موقع عذاب لا راغلی نه و توبه ویسته یو نقطه نظر دا دویم نقطه نظر دا دی چې نه د عذاب نښې نښانې راغلې وې او دی ولیدې او د هغې نه بعد دی توبه ویسته او توبه الله تعالی قبول کړه خو دې ټولو عام عادت د الله تعالی په نورو انبیاو کې خدا او اوس هم دا عادت او اصول دي چې په داسې موقع الله تعالی د چا توبه نه قبلوي خو صرف د یونس علیه السلام د قوم توبه قبول کړه دا استثنایی صورت شو دا یونس علیه السلام دا قوم دا مستثنا شو. نو زما د استاد محترم مولانا گوهر رحمان رحمه الله رای خدا او هغه به ډېر په زور او شور باندې دا خبره کوله چې د یونس علیه السلام قوم د دې قیدې نه مستثنا نه او هغې توبه چې ایستلې وه نو بر وقت ایستلې وه او عذاب نه راغلی بس څنګه چې د عامه طریقه ده د عذاب د راتلو نه مخکې بر وقت توبه ویسته او د یونس علیه السلام د قوم دپاره هېڅ استثنا نشته خو ما ته دا خبره اپیل نه کوي زما په نیم دا خبره ټیک نه ده زه وایم چې د یونس علیه السلام د قوم دپاره څه استثنا وه او استثنا ځکه وه چې قرآن مجید دا خبره بار بار کوي چې یو خو یونس علیه السلام د خپل قوم نه به اجازته تللی او دا خبره خو بالکل په ډاګه ده چې څوک یې نه مني یا باسې ماته وکړي پوهېږه په خبره باندې قرآن ورته وایي اذ ابقا الى الفلک المشحون ابقا به اجازته تللی دې باندې خو تقریبا تمام مفسرین متفق دي او چې چا دلته په مولانا مودودي باندې رد لیکلی دی نو هغه هم پې متفق دی هغه هم په آخر کې دا ویلی چې او به اجازته تللی چې دانا کند نادان ولې بعد از خرابیې بسیار اسې یو 105 پاڼې تورې کړي دي په آخر کې بیا مکه خبره کړې ده خو هغه یو ګنټه ټیم زیات غواړي کني تا ته ما هر څه راوړو پوهېږې په خبره چې تا مې پوه کړی وی چې دا اول څه وی بیا په آخر کې څه وی لہذا په دې خبره ځان پوه کوي چې یونس علیه السلام د الله تعالی د وینا نه بغیر ځکه خو ته قرآن مجید کې الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي که نه چې فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت صبر کوا د رب حکم ته او د مئی والا په شانتې مه کېږه نو ولې ورته وایي چې د مئی والا په شانتې مه کېږه ځکه چې هغه صبر کړی نو دې څه مطلب هغه صبر کړی ته صبر مه کوه نه وایي صبر کوه او د مئی والا په شانتې مه کېږه نو دې څه معنی ده نو دا خو د قرآن نه ته بیا انکار به کوې ته به بیا په یونس علیه السلام باندې د خدای نه ډېر زیات مینې د خدای نه به ته ډېر ښه پېژنې بیا نو زمونږ په قرآن عقیده ده مونږ په قرآن کې تحریف نشو کولی نو قرآن په دې خبره باندې ګواه دی چې یونس علیه السلام بې صبري کړې هغه دا چې الله تعالی ورته ویلي نه او د دا ځای پرېښو لہذا بیا چې قوم الله تعالی په قوم باندې دا استثنایی صورت راوسته چې پیغمبر په دې کې موجود وي او الیا پیغمبر هله تللی وی چې الله تعالی ورته ویلی وی چې لاړ شه نو بیا لیکن پیغمبر د الله تعالی د وینا نه بغیر لاړ او د دې وجې نه هغه فساهم فکان من المدحضین هغې د مئی خېټې ته ور واچو د مئی خېټې ته ولې ور واچولی شو فساهم فکان من المدحضین نو د دې وجې نه دلته په دې قوم له الله تعالی یو استثنایی صورت ورکړ هغه دا چې د نورو قومونو باندې عذاب راشي نو الله تعالی ته هغه نه لرې کوي خو دې قوم باندې راغلی عذاب چې و هغه ردی نه لاړه په دې قرآن مجید په دې آیتونو کې دننه 2-3 شهادتونه دي نورې خبرې مانن تفسیرونه نه دي راوړي
خو صرف پر دنه شهادت ځکه چې قرآن باندې ځان پویول اصل مطلب دی. پر قرآن ځان مخکې پوی که د خلکو خبرې ته بیا وروسته غوږ دی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، ولې نه و یو کلی چې ایمان راوړی وی بر موقع او فایده ولا ایمان ورکړي وی نو الا ته پکې ساجتو. خو کما هو من قوم یونس داسې ویل پکارو که نه که قوم یونس لکه د یونس علیه السلام قوم چې بر وخت ایمان راوړه او فایده ولا ورکړه. دا عبارت داسې نه و پکارو. تاسو په خبره پوهېږئ لږ غونې د عربۍ مسجد چا سره وي نو په دې پوهېږي که نه چې که داسې وی او استثنا نه وی نو بیا خو داسې ویل پکارو چې فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، ولې نو کلي والا چې ایمان راوړی وی او ایمان ولا فایده ورکړې وی په موقع توبه ایستلې وی او هغې ولا فایده ورکړې وی نو الا قوم یونس په ځای څه پکارو که قوم یونس لکه د یونس علیه السلام قوم چې په موقع باندې فایده توبه ویسته او فایده ولا ورکړه. نو ته خو دلته خو الا لفظ دی نو الا معنا خو دا ده چې دا د مخکینۍ خبرې نه جدا ده که د الا نه هم نه خبر. نو پته ولګېده چې د یونس علیه السلام قوم چې توبه ایستلې ده نو هغه په هغه وخت کې نه وه چې په کوم وخت کې توبه فایده کوي. خو د دې قوم دپاره الله تعالی یو استثنا ورکړه، یو اندروني شهادت د کلام ده ته یو دا. دویمه لما آمنوا ارکله چې دی ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي، کشفنا عنهم لرې که مونږ د دوی نه. دا کشفنا په څه دپاره راځي؟ دا کشفنا په د قرآن مجید کې په بل ځای کې هم شته. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل. موسی علیه السلام ته فرعونیانو څه وی؟ لئن کشفت عنا الرجز که ته زمونه د عذاب لرې کې نو عذاب پرې راغلی و که نه هسې ورته وی چې لرې کې عذاب پرې راغلی و که نه. لئن کشفت عنا الرجز که ته زمونږ نه عذاب لرې کې نو عذاب پرې و که نه نو کشفنا عنهم نو لرې که مونږ د دې نه عذاب نو راغلی و ځکه یې ته لرې کړو او راغلی عذاب نه لرې کېږي. خو د دې دپاره استثنا شوه. دویم دلیل فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فلما کشفنا عنهم الله تعالی وایي چې مونږ ته لرې کړو نو څنګه راغلی و که نو راغلی و لرې کړم که ته راغلی و او مونږ ته لرې کړو اذا هم ينكثون بیا وعدې ماتولې. نو کشفنا عنهم عذاب د دې کشفنا نه د لفظ نه معلومیږي چې راغلی و ځکه کنی ته ماته کشفنا په داسې ځای کې په قرآن کې ثابته که چې هلته کشفنا د دې دپاره راغلی چې صرف آثار وي بلکې خو آثار هم نه وي د سر عذاب راغلی نه و. آثار چې راشي خو راشي که نه بیا نو هغې روایاتو سره به څه کوې چې عذاب آثار یې لیدلي وو لیکن خو روایات موجود دي بقیده. خو تا ته ما د هغه روایاتو خبره وکړه چې ته په دې قرآن اندروني ته ور ځان پوهې که د نورو خلکو خبره به وروسته وی قرآن مخکې زده کوه. کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا نو لرې که مونږ د دې نه سورة صافات کې به بیا تفصیلات راشي انشاءالله. کشفنا عنهم عذاب الخزي نو لرې که مونږ د دې نه عذاب د شرمندګۍ فی الحیات الدنیا په دې موجوده ژوند کې ومتعناهم الی حین او فایده مو له ورکړه تر دې وخته مقرره پورې. ولو شاء ربک او که ستا د رب خوښوی لآمن من فی الارض کلهم جمیعا نو ایمان به راوړی وی هغه چا چې په دې ځمکه کې د ټولو خلکو په شریکه. افانت تکره الناس ولې ته مجبورې خلک په ایمان باندې حتی یکونوا مؤمنین تر دې چې نه پرېږدي چې څوک پورې ایماندار شوي نه وي. افانت تکره الناس ولې ته مجبورې د انسانان حتی یکونوا مؤمنین په دې چې شي ایماندار تر دې چې ایماندار شي نه پرېږدي نو دا الله تعالی وایي ما ته پرېږده ته خپل کار کوه توفیق به زه ورکوم ټول نه مسلمانېږي. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله او مناسب ندی او ممکن ندی او تند پاره چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله تعالی د فیصله او د اراده مطابق. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او الله تعالی ورته پیګندګي پاکستان باندې د عقل نه کار نه علي نو سبا کافران کېږي چې د عقل نه کار نه علي او چې علي نو هغه مسلمانېږي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض ورته وایه وګورئ څه دي په اسمانونو په ځمکو کې د دې نه څه معلومېږي د اسمانونو د ځمکو دلایلو نه څه معلومېږي ماذا في السماوات وما تغني الآیات والنظر د دې نه خو توحید معلومېږي وما تغني الآیات والنظر فایده نه ورکوي آیاتونه او یرونکي عن قوم آی خلکو ته لا یؤمنون چې ایمان پکې نه فهل ینتظرون د انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم مگر پشان د حالت دای کسانو چې تیر شوي دي نه مخکې قل ورته وایه عذابونه
قل ورته ووایه فانتظروا انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زم ستاسو سره د انتظار کوونکو نه یم ثم ننجي رسلنا چې کله عذاب راغی نو بیا موږ خلاص کړل خپل پیغمبران والذین آمنوا او ایماندار کذلک هم دقه شانتې حقا علینا ننجي المؤمنین دا په موږ باندې لازم ده چې موږ نجات ورکو ایماندارو ته د عذاب نه چې کله راشي چې په دنیا کې په مکذبینو عذاب راشي نو الله تعالی وایي زه ته مؤمنان بچ کومه او دا د دې خبرې دلیل دی چې ولې د ایمان عذابونه راځي نو ایماندار بچ کېږي او بې ایمانه غر کېږي نو دې کې په دې ته سوچ نه کوي چې د ایماندارانو سره څه خاص چترۍ که دې په خاص غارونو کې که دې چېرته څه خاص ټوټکې جوړې دا څه چلي چې دا ایماندار دی نه دې باندې عذاب نه راځي په هغه نورو راشي پته ولګېده چې دا الله تعالی یې بچ کوي دا ایمان د دنیا د عذاب د بچ کېدو ذریعه ده نو د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه ده نو مؤمن شه که نه دا ورته قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی دومره موده وشوه او زه درته بیان کوم و یاره ستا ته ماته نه ته خو ماته خپل مقاصد ووایه ستا مطلب څه دی نو وایي د اوسه پورې نه خبره د اوسه پورې نه خبره نو راشه اوس بیا خبر شه قل یا ایها الناس ورته ای انسانانو ان کنتم فی شک من دینی که تاسو شک یې زما د دین او د مذهب په باره کې زما دین څه دی زما عقیده څه ده زه کوم طرف ته خلک رابلم نو خیر دی شل ځله مې درته ویلي دي خو بیا یې واوره نو په دې ځان پوهېږه چې فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله زه عبادت نه کوم دای کسان چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه تا چې ځان له کوم پیران نیولي ستا هم پیران دي او زم چېرته د چا خواله به زما خو زه پیر ته خدای نه ویم زما به استادانی خو ما استادانو ته خدایان نه دی ویلي زما به هم چېرته څوک مشر به مي خو ما خپل مشر ته خدای نه دی ویلی بس زما استاد دغه فرق دی چې ته چې کوم مشري نو هغه ته د خدای مرتبه ورکې چې کوم د استاد شي هغه له د خدای مرتبه ورکې چې کوم نه سجده کوي او پیر دی شي نو هغه له د خدای مرتبه زه دا کار نه کوم دا فرق شو نمبر 1 فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله زه عبادت نه کوم دا کسان تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه نو د چا کې فلا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم زه بندګي کوم دا غي الله چې تاسو وجني وامرت ان نكون من المؤمنين وما ته حکم شوی چې سم د ایماندارونه وان اقم وجهك للدين حنيفا او ما ته دا حکم شوی دی چې سیده خپل توجه للدين دغه دین طرف ته ارس په ځای پرېږده دین طرف ته متوجه شه دین زده کا په دین ځان پوهې کا او د دین بنیادی کتاب کوم یو دی قرآن وان اقم وجهك للدين او ځان سیده که د دین د تابعدارۍ لپاره حنیفه په داسې حالت کې چې ته به حنیف یعنې څه معنا ته به د دې ګډ وډو نه راګرځېدلی خواوشا کې به ګډې وډې ډېرې ګډ وډو پسې به ډېر خلک رواني خو ته په تندر مه لګوه ته د دغه نه راګرځېدلی نو په دې سمه لاره بس ودرېږه ټینګ ولا تكونن من المشرکین او ما ته ویلي شوي دي چې ته به د مشرکانو نه نه کېږې ولا تدع من دون الله او دا راته ویلي شوي چې نه برابرې سوا د الله تعالی نه ما هغه څه لا ينفعک چې تا له فایده نه درکوي ولا یضرک او تا ته تکلیف نشي رسولی فان فعلت که دا کار دې وکړو فانک اذا من الظالمین ته په دا وخت کې د ظالمانو نه یې وان یمسسک الله بدر او که تکلیف درته ورسېږي نو بیا نو رسېږي به دا خو دنیا ده نو تکلیف خو صحابه ته هم رسېده پیغمبرانو ته هم رسېده وان یمسسک الله بدر او که ورسوي الله تعالی تا ته څه تکلیف نو فلا کاشف له الا هو د دې تکلیف درکوونکی نشته مګر دغه یو الله دی وان یردک بخیر او که الله تعالی تا دپاره اراده وکړي د خیر فلا راد لفضله نو د الله تعالی فضل لره څوک واپس کوونکی نشته نو الله تعالی د زموږ په باره کې د خیر اراده وکړي یصیب به من یشاء من عباده ورکوي مصیبت یصیب به رسی دا خیر یا دا شر هغه چاته چې دا غیر اراده شي د خپلو بندګانو نه وهو الغفور الرحیم او الله تعالی بخونکی او مهربان دی دا خیر رسی ورته قل ورته ووایه ایها الناس ای انسانانو دا ګوره بیا مکي صورت دی انسانانو ته عام انسانانو ته د قریشو نه خبره لاړه عام انسانانو یا ایها الناس انسانانو قد جاءکم الحق من ربکم راغلی تاسو ته حق طرفه در تاسو نه فمن اهتدی چا چې لار بیا مونده فانما یهتدی لنفسه نو د لار بیا مونده د خپل ځان دپاره په بل چا د ځان نه دړی دړی کوي بس خو ځان له سمه لار بیا مونده نو ټیک ته کنه زیدي پې جنت ته به لاړ شي ومن ضل او څوک چې ګمراه شو فانما یضل علیها نو ګمراه دی او بوج په خپل ځان دی وما انا علیکم بوکیل او زه نه یم په تاسو باندې څه نګران واتبع ما یوحی الیک او تابعداري کوه د هغه څه چې وحی کېږي تا ته واصبر او صبر کوه انتظار کوه انجام ته ګوره حتی یحکم الله تر دې چې الله تعالی فیصله وکړي نو صبر کوه او څه دوی ته وایه مه
او ته په وکیل نه تر دې چې الله فیصله وکړي او توره راولېږي او جهاد وینا راولېږي نه بیا به پسې ورځې بیا به ته سټ وایې دا معنی هم ټیک ده او واصبر ټینګ اوسېږه په دې دنیا کې په دې ایمان باندې حتی یحکم الله چې د قیامته پورې په ټینګ اوسېږي ولربک فاصبر نو الله به په قیامت کې فیصله وکړي وهو خیر الحاکمین والله تعالی بهتر فیصله کوونکی دی ها دې یو آیاتونه ووایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود دیکھ دا ہود علیہ السلام تذکرہ دا و دا نورو انبیاء و تذکرہ پکے دا دا دی زمانہ امدق دا سورت یونس زمانہ دا آخرانه دور پا دے کہ دعوت مختصر دے دا خلق دا پویولو دا پارا پا کہ استدلالات تی خلق کم دی او دا تنبیح او دا رٹنا او دا زورنا پا کہ لگا مفصلہ او پرزور دا پا دے کہ یو آیت دے چی پاگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائی فاستقم کما امرت نبی علیہ السلام پا یختو کی چی سپینو لگی دا نو حضرت ابو بکر صدیق تی تپوسو کو شبتا یا رسول اللہ دا خدای پیغمبرہ یخت دی سپین شو نو نبی علیہ السلام تو فرمائل شیبتنی ہود و اخواتها سورت ہود او دا دی پشانت نور سورتون زما یخت سپین کرو ذکر چی ماتا پاکی اللہ تعالیٰ وی چی فاستقم کلکو سیگا ٹنگو سیگا نو دا ٹنگو سیدل او کلکو سیدل دیر گران کار دے دا ورکوٹے کار ندے معمولی کار ندے فإن الهموم بقدر الهمم سمرا چه همتون غٹی نو غمون امر ڈیری نو غمون خو سڑے بڑا کئی کر دا مطلب شو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم خالص پہ امداد دنم دا اللہ چھ دیر زیاد مہربانہ و ہمیشہ مہربانہ دے الف لام را کتاب دادا سے کتاب دے احکمت آیاتہو چھ دے آیاتنا محکم دی دے پس بل کتاب دا سے نرازی چھ دا آیاتنا منسوخ کی نو پا دے معنی بانے دا طول قرآن محکم دے پا دے کتاب پس بل کتاب نہ نازلے گی چھ دے کتاب آیاتنا سکی منسوخ کی نو کتاب احکمت آیاتہو دے کتاب آیاتنا طول محکم و ناقابل تنسیخ دی ثم فصلت بیا پدے کہ حرام و حلال بیان شوی دی احکام من لدن حکیم خبیر دے طرف دا غزات تا حکمت والا و خبردار دے او اغا مضمون دار دے کتاب بنیادی مرکزی مضمون چی اللہ تعبدو الا اللہ دے خبر تفصیل بیان شوی دے چی عبادت منکوی سوا دے واللہ نا اننی لکم دا اللہ نا بغیر عبادت منکوی مگر دے اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر بے شک از تاسو دا پارا دا اللہ تعالیٰ طرف نیر ان کے وزیر ورکے ان کے مان استغفروا ربکم و دا اللہ تعالیٰ نا بخنو غاڑے ثم توبو الیہ بیا متوجہ شے اللہ تعالیٰ تا بخنو غاڑے دا تیرو گناوننا اور روان وقت دا پارا اللہ تعالیٰ تا متوجہ شے تابداری کوے یمتعکم متان حسنا الی اجل مسمى
فایده بدر کی تاسو د پرې دنیا کې فایده بهترینا کولا او رزق بدل در کی خیسته ژوند بدل در کی الی اجل مسمى تر دې نیټه مقرره پوره ویوتی کل ذی فضل فضله او وربک هر یو خاوند عمل تداغ عمل بدلا ویوتی کل ذی فضل فضله او وربک هر یو تا چې څوک د نیک عمل خاوند د نیک عمل بدله بول ورکی په قیامت کې جزاء د اعمال وان تولوا کړي خلق مخواړو فإني یا کتاسو مخواړو وان تولوا کتاسو مخواړو فإني اخاف علیکم عذاب یوم کبیر نذیریکم پتاسو باندې د عذاب د ورځې لوینا الی الله مرجعکم الله تعالی تاسو واپس ده او علی کل شیء قدیر والله پر سبحانه قدرت لرونکی دی الا خبر شی انهم یسنون صدورهم لیستخفوا منه دی کله کله بد پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې بنا شو کنه نو داسې با یو بل نه به داسې شاته شو کله به څه اشارې کولې کله به څه طعن معن کو څه الزام به لګاو څه خبره به کوله نو داسې په مجلس د آداب و خیال به نه ساته هغه خپل خباثت او شرارت هغه به پکې راښکاره کو الا انهم یسنون صدورهم خبر کې دی را برغی د خپل سینې داسې یو طرف ته بل طرف ته تاویږي یا په ځای ټینګیږي نه خبره په ډېره بده لګي نو ځکه تاویږي او یا دا چې شرارت مقصدي الا انهم یسنون صدورهم خبر شي دی دا برغی د خپل سینې ولی لیستخفوا منه چې پټ شي د الله تعالی نه د الله تعالی نه پټیږي نو د الله تعالی نه خو نشي پټې دی خدا جاهلان دي وذلک من جهلهم جاهلان دي ځکه دا ګمان کوي چې د الله تعالی نه به پټ شي الا خبر شي حين یستغشون ثيابهم چې کله د خپل سرونه په خپل جامونو کې پټي په خپل جامو کې الا حين یستغشون رؤوسهم یا وجوههم چې کله د خپل سرونه خپل مخونه پر جامو کې پټي یعلم ما یسرون و ما یعلنون الله تعالی ته پته دا خبرو دی پټي او چې دی ښکارا کوي انه علیم بذات الصدور بشک الله تعالی په دې پاغه سره په سينو کې دی وما من دابه في الارض الا على الله رزقها الله به څنګه نه خبر الله ولا روزي ور کوي نو دی وایي چې څنګه زمانه نه دی خبر ته خو پرېږده د یو بیکاره نه بیکاره شي نه الله تعالی خبر دی ځکه چې روزي وله ورکوي چې روزي ورکوي نو معلوم به ورته نه وما من دابة او نشته یو زنده سر فی الارض پس مګه کې الا علی الله رزقها مگر په الله تعالی باندې دا روزي ويعلم مستقرها او الله ته پته ده چې دا په کوم ځای کې دی اوس د ژوند په کوم ځای کې دی ومستودعها او دا ورته معلومه ده چې د مرګ نه بعد دغه هډوکي او هغه په کوم ځای کې خاورې کېږي یعلم مستقرها ومستودعها الله تعالی ته د ځمکې د پاسه ژوند او د ځمکې نه لاندې ژوند معلوم دی کل فی کتاب مبین هر یو په کتاب کې دی چې هغه په ډاګه کتاب دی ښکاره کتاب لوح محفوظ کې موجود دی وهو الذي خلق السماوات والارض والله غزات چې پیدا کړ اسمانونه او ځمکې فی ستة ایام په شپږو زمانو کې په شپږو دورونو کې وکانه عرشه علی الماء او د الله تعالی عرش په اوبو باندې و نو که د عرش نه مطلب حکومت نو په اوبو د حکومت څه معنا ده موږ په دې خبرو نه پوهېږو نو د عرش ترجمه د حکومت مه کوه وایي عرش په اوبو عرش په اوبو د دې نه اخوا څه معنا ده بس نور ته اخوا موږ نه خبر خو داسې به زو ده استوى علی العرش به مو وایو په عرش باندې مستوي دی نور په اخوا دا د عالم الغیب خبرې دي د مو سره نورې خبرې نه کوي او ډېر قید کورې دی بیا سړی خرابوي ځکه چې کوم شی چې ستا د میدان نه دی او په هغې کې ته لګیا نو نور به خرابېږي پوهېږې په خبره باندې نو نور خرابی ځان ولې خو بد داسې پرېږده وکان عرشه علی الماء او د الله تعالی عرش په اوبو باندې لیبلوکم دې دپاره تاسو ته هر څه پیدا کړ تاسو وازمي چې ایکم احسن عملا په تاسو کوم یو ښه عمل کوي ولئن قلت او کتل خلکو ته وایي انکم مبعوثون یوم القیامة چې تاسو به راپورته کېږئ د قیامت په ورځ من بعد الموت د مرګ نه پس نو لیقولن الذین کفروا خامخا به وایي کسان چې کافران دي ان هذا الا سحر مبین نه دی دا مګر ښکاره جادو دی دوی به غټ اعتراض دا کوو دا جادو دی نو یو په دې وجه به دا اعتراض کوو چې جادوګر خبره ډېر زیات مؤثره وي نو ځکه به یې په دې وجه خبره کوله او دویم دا چې بس یو اعتراض وکوئ بېتوکه غوندې اعتراض بېتوکه چې څه په خوله ورغلي ولئن اخرنا عنهم العذاب وكم رستو كردين عذاب الى امه معدوده ديو زمانه معلوم پوري ليقولن ما يحبسه خام خبدي واي جس شي بن کړي له عذاب الا خبر شي يوم ياتيهم پکم ور چې عذاب لراشي له مصروفا عنهم دا بردين اړه ولې شوي نه وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نازل بشي پدي باندې هغه شي دی ور پوري خندا کولا عذاب ولئن اذقنا الانسان منا رحمه او که وسګو مون په انسان باندې خپل طرف نه څخه حالت ثم نذعنا ما
نزعناها منه بیا ته دغه حالت بیرته واپس والو نو انه لیئوس کفور دی بیا نا امید او ناشکری ولئن اذقناه نعما او که ورسو مونږ په د باندې ورسو او وسکو مونږ دته نعمت او ښه حالت او بعد ضراء مسته پس دغه تکلیف نه تر رسېدلی لیقولن دی بیا خلکو ته وایي ذهب السیئات عني لاړې زما هغه بدې ورځې هغه بدې ورځې اوس لاړې زه اوس هغه نه یم انه لفرح فخور دی ډېر زیات خوشحاله او په خپل حالت باندې بیا فخر کوي نو د دې معنا دا چوچن مزاج دی لږ تکلیف راشي هم نشي برداشت کولی او لږه خوشحالي هم ده د کماچو هم رړه دی دا د دنیا بنده دی دی نه تکلیف برداشت کولی شي او نه خوشحالي برداشت کولی شي ځکه ده دومره بیکاره عقیده ده چې تکلیف راشي نو دی وایي دا د دنیا هغه ټول تکلیف په ما دی هغه انوري پېژنې که نه انوري شاعر تیر شوی دی په دې بر صغیر کې شاعر تیر شوی دی پوهېږې په خبره باندې نو هغه اوس دومره ګیله کړې ده چې هغه وایي چې هر بلایی که از آسمان افتد چې د اسمان نه کومه بلا رالویږي نو گرچه بر دیگران قضا باشد اگر چې رالیږلې د بل چا دپاره خو بر زمین رسیده می پرسد ځمکې ته لا رسېدلی نه چې تپوس کوي چې خانه انوري کجا باشد د انوري کور به کوم ځای دومره ته بېوقوفه ته په دې مصیبت کې دومره خفه شوی ستا مطلب دا دی دنیا جهان داسې مصیبتونه دي ټول په ما دي نه شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے بپیش ہمت ما ہرچ آمد بود مہمانے خوشحالے کے دمرہ خوشحالے غم ځکه دا خوشحالي میلمانه ده او په غم کې دومره خفه کېږم ځکه دا غم هم میلمه دی بپیش همت ما هرچه آمد بود مهمانه خوشحالۍ ته م وایه دا به م ځي او خفګان ته وایه دا به م ځي دا دنیا ټوله روانه ده دا دنیا ټوله روانه نو دا دنیا برقراره نه ده نو خوشحالي به څه برقراره او دا دنیا برقراره نه ده نو خفګان به څه برقراره دا نو دا انسان دا نفسیات قرآن بیانوي چې دا ډېر کمزر په شی دی دا ډېر تنګدله دی د او اسلام چې کومه تربیت د سړي کوي نو هغه په د سړي په ذهن کې یو وسعت پیدا کوي د ده په زړه کې یو وسعت را پیدا کوي الا الذین صبروا مؤمن داسې نه الا الذین صبروا سوا د هغې کسانو نه چې هغه په خوشحالۍ او د خفګان په هر حالت کې په خپل دین ټینګ ولاړي وعمل الصالحات او ښه عملونه کوي اولئک لهم مغفرة واجر کبیر دا کسانو دپاره د بخښنه او ډېر لوی اجر فلعلک تارک بعض ما یوحى الیک وضایق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیک کنز او جاء معه ملک د دې آیت مطلب دا دی چې الله تعالی د خلکو ته وایي چې ستاسو په دې پیغمبر دا خیال دی چې دی به د دین بعضې تبلیغ پرېږدي د دین د آیاتونو بعضې بیان به پرېږدي نو دا ټټون په سوري وتړی داسې نه کوي دا پیغمبر خو خبره به ظاهر پیغمبر ته کوي خو اوري خلکو ته فلعلک پس ولته تارکن پرېښودونکی بعض ما یوحى الیکا تبلیغ او بیان د ځینو هغو خبرو چې تا ته وحی شوې ده او په هغې خلک خفه کېږي ولې ته پرېښودونکی د بیان د ځینو هغو خبرو چې دا خلک په هغې خبرو خفه کېږي د خلکو د خفګان د وجې نه به ته د بیان پرېږدې د قرآن وضایق به صدرک او چې په هغې باندې هغه خلک خفه شي نو هغه پروپګنډې وکړي نو ستا زړه پرې خفه شي نو آیا ته د خلکو د خفګان د وجې نه او د خلکو د پروپګنډو د وجې نه د خپل تکلیف د وجې نه به ته دا خبرې پرېږدې نه دا کار نه کېږي ته به داسې نه کوې داسې نه وایي چې داسې کول خلکو ته وایي چې دا پیغمبر ولې دا کار نه کوي داسې نه چې پیغمبر ته وایي مه کوه پیغمبر یې نه کوي هغه نه پرېږدي بیان خو خلکو ته وایي چې که ستاسو دا خیالي نو ګورې دا پیغمبر داسې نه کوي ولې ته دا پرېږدې فلعلک تارکن ولې د خلکو د پروپګنډې د وجې نه ولې ته پرېښودونکی بعض ما یوحى الیکا بیان د ځینو هغو خبرو چې تا ته د هغې وحی شوې ده خو خلک پرې خفه کېږي دی کډه کوي حاجي کډه کوي چې ته بیان کوې نو وایي ګوره ته بیا خبره وکړه نو دا به ته پرېږدې وضایق به صدرک او فلعلک تارک فلعلک ضایق به صدرک او ولې ستا په دې پرې پروپګنډه باندې دا سینه تنګېږي ولې ته پرې خفه کېږي ای یقولو په دې خبره چې دی وایي لولا انزل علیه کنز ولې نه راجلېږي په ده باندې یو خزانه او جاء معه ملک او ولې نه راجي د سره ملایکه نو دا په کار دا ده چې داسې وشي او دا پیغمبر دی نو دا ولې نه کېږي نو ته په دې خبرو خفه کېږي نو که ته پرې خفه کېږي
نو ته دا خبرې نه پرېږدې او که دی پې خفه کېږي نو مې نه پرېږدې. انما انت نذیر، ته خو یرونکی نو دا به ته بیانې. والله علی کل شیء وکیل، او الله تعالی په هر څه باندې نګران دی. ام یقولون افترا، ولې دا خلک وایي دا پیغمبر دا قرآن د ځانه جوړ کړو. قل ورته ووایه فاتو بعشر سور مثله، راوړئ لس سورتونه د قرآن په شانتې مفتریات چې د ځانه جوړ شوي. ودعو من استطعتم من دون الله، او راوبلئ هغه څوک چې ستاسو وس کېږي سوا د الله نه، ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یې. فإن لم یستجیبوا لکم، که دې جواب در نه کړ، فاعلموا په دې باندې پوه شئ انما انزل بعلم الله. دا دومره دا دومره خرچې چې کوې په کروڑونو په اربونو ډالر خرچ کوې، نو خلک یو څو راجمع کړه د قرآن د یو صورت مقابله وکړه، نه شي کولی. وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم، که جواب در نه کړ فاعلموا په دې باندې پوه شئ انما انزل بعلم الله، چې دا قرآن د الله د علم مطابق نازل دی، او د دې بنیادي مضمون دا دی چې الله اله الا هو، د الله نه بغیر بل خدای نشته. په دې کې توحید بیان شوی دی. نو د دې دشمنی ولې کوي؟ فهل انتم مسلمون، ولې تابعدار یې که نه مسلمانېږئ که نه مسلمانېږئ. من کان یرید الحیات الدنیا، دا اصل کې دنیا پرستی، دا څه دي؟ دنیا پرست دی. من کان یرید الحیات الدنیا، څوک چې غواړي د دې دنیا دا ژوند او زینتها او د دې ښایسته، نوفي الیهم اعمالهم فیها، پوره به ورکړو دوی ته موږ د دوی د عملونو بدله په دې دنیا کې، ځکه دی عمل د دنیا لپاره کوي. وهم فیها لا یبخسون، او دوی باندې په دې دنیا کې به کمی نشي کېدی. وهم، او دا خلک چې دي فیها په دې دنیا کې لا یبخسون، د دې د عمل به څه کمی نه وي چې څه بدلې دا به وله ورکړم. خو لیکن آخرت کې به د دې څه نه وي. اولئک الذین، دا کسان دي لیس لهم فی الآخرة الا النار، نه به یې د دې لپاره په آخرت کې مګر دوزخ. نو دوی خو څه نیکۍ هم کړي دي. نو وحبط ما صنعوا، او برباد دي هغه نیکۍ چې دوی کومې کړي دي فیها په دې دنیا کې، ځکه د هغې د آخرت دپاره نه وی کړې، هغې د الله د رضا دپاره نه وی کړې. وباطل ما کانوا یعملون، او بې حقیقته د هغه عملونه چې دوی کړي وو، اعمال به صحیح، خو د هغې بنیاد نشته. افمن کان علی بینة من ربه، دا خبره قرآن دلته بار بار کوي. کان علی بینة من ربه ویتلوه شاهد، د دې معنا څه ده؟ چې هر پیغمبر د پیغمبرانو مخکې فطرت سلیمي. فطرت سلیم معنا دا ده چې هر پیغمبر د پیغمبرانو مخکې د توحید قایلی، د توحید قایلی، په الله باندې ایمانی. خو چې کتابونه راشي، وحی پې راشي، نو بیا هغه تفصیلات لږ نور هم زیات شي، تفصیلات زیات شي. ورنه بنیادی طور باندې هر پیغمبر د خپل عقل په بنیاد باندې او د خپل فطرت سلیم په بنیاد باندې د توحید قائل. افمن کان علی بینة من ربه، آیا پس د دې نه هغه څوک چې په ښکاره دلیل باندې دی طرفه د رب خپل نه، یعنی فطرت سلیم دی، عقل سلیم دی، او د هغې په بنیاد باندې توحید قایلو. ویتلوه شاهد منه، او ورپسې راشي د ده په دې دلیل پسې شاهد، یو ګواه د الله د طرف نه چې هغه قرآن مجید دی. ومن قبله کتاب موسی، او د دې قرآن نه مخکې کتاب د موسی علیه السلام هم راغلی و. اماما و رحمتا، په داسې حالت کې چې اماما هغه د احکامو ښودونکی و، و رحمتا او مهرباني وه. اولئک یؤمنون به، دا خلک په ایمان راوړي، دا مؤمنان مسلمانان یاد. ومن یکفر به من الاحزاب، او څوک چې په انکار وکړي د دې ډلو والو نه، من الاحزاب د دې پاټو ماټو والو نه، د دې دینونو والا نه، یهودیان، عیسایان، نور. فالنار موعده، نو زید د وعده د مقرر زید د جهنم دی. الله دې موږ ته امان راکړي. فلا تک فی مریة منه، نو ته مه کېږه په شک کې د دې قرآن په باره کې، ځکه چې انه الحق من ربک، دا حق دی د طرفه د رب ستانه. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راوړي. ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، څوک دی غټ ظالم دا چې جوړ کړي په الله باندې دروغ. اولئک یعرضون علی ربهم، دا خلک به د خپل رب مخې ته په حیثیت مجرم پیش کېږي. یعرضون علی ربهم، دی به وړاندې کېږي په حیثیت مجرم د خپل رب مخې ته. ویقول الاشهاد، او ګواهان به وایي پیغمبران، هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم، دا مشرکان او کافران کسان دي دروغجن ګڼلي او دروغ ویلي په خپل رب. الا لعنة الله علی الظالمین، خبر شي لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې. الذین ظالمان کسان دي یصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجا، چې بندي خلق د الله د دین د غلبې نه او لټۍ په دې دین کې عوجا، اعتراضونه او کوږوالی او نقصانات د الله تعالی په دین کې نقصانات. وهم بالآخرة هم کافرون، دی په آخرت باندې انکاریان دي. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، دا کسان دي چې دی نه دي عاجز کوونکي الله تعالی را پسما کې. وما کان لهم من دون الله من اولیاء، او نه به دي دپاره سوا د الله تعالی نه دوستان. یضاعف لهم العذاب، دي دپاره به دوچن عذابي، څنګه چې د دې کفر او ګناهونه زیات دي داسې به ول عذابونه ډېري. اعاذنا الله من ذلک. ما كانوا یستطيعون السمع، دی د ډېر ضد د وجې نه د اورېدو طاقت نه لره. سړی چې ډېر ضدي که نه، ګوره د چا ستا یو تربوري او دشمن دی او چې کور جوړ کړي که نه،
پر پښتو کې هم داسې چل دی که نه نو چې کوم سړی په هغه لاره باندې ځي او د هغه ډېر بدي شي نو هغه ته نه ګوري داسې بل طرف ته ګوري ځکه دی او د لیدو طاقت نه لري برداشت کولی نه شي دا پر پښتو کې داسې خبره هم ده وایي فلانکی سړی چې دی که نه وایي فلانکي ته کتی نه شي په خبره باندې پوه نه شوې نو ډېر خلک د ضد د وجې نه یو طرف ته کتی نه شي نو قرآن هم دلته داسې وایي من شدت کفرهم وعداوتهم للنبي صلی الله علیه وسلم ما كانوا يستطيعوا ان يتفهموا ما يقولوا د ډېر ضد د وجې نه به د پیغمبر په خبره ځان نه پوهیو ځکه چې په توجه به یې نه وه لکه چې ویلی کېږي فلان لا يستطيع ان ينظر الى فلاننا فلانکي ته وس نه کېږي چې فلانکي ته وګوري ضد دی ورسره نو داسې ورته کتی نه شي د ډېر ضد چې ګوري خو سوځي نو ګوري کتی نه شي ما كانوا يستطيعون السمع دي طاقت نه لره د اورېدو د ضد د وجې نه وما كانوا يبصرون او لیدلی هم نشو کولی ورته یې کتی هم نشو اولئک الذین خسروا انفسهم دا کسان دي چې په تاوان کې چولي خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون او ورک شو دي نه هغه دروغ چې دوی په دنیا کې جوړول لا جرم یقینا انهم في الاخرة هم الاخسرون دي په آخرت کې تاوانیان دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بېشکه کسان چې ایمان راوړو خو عملونه یې وکړو واخبتوا الى ربهم او مایل شو د خپل رب تابعدارۍ ته واخبتوا څه شو مایل شو انابو متوجه شو الى ربهم د خپل رب عبادت ته الى ربهم څه معنا کوي خپل رب ته متوجه شو څه معنا یعنی د رب عبادت ته متوجه شو اولئک اصحاب الجنه دا کسان جنتیان دي هم فيها خالدون په جنت کې همیشه مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع مثال د دواړو ډلو چې یو مسلمان دی او بل کافر دی کالاعمى والاصم په شان د غړوند او د کون دی چې دا کافر دی والبصیر والسمیع او د لیدونکي او د اورېدونکي چې دا مسلمان دی هل یستویان مثلا ولې دا دواړه برابر دي ړوند او لیدونکي او کون او اورېدونکي برابر دي وای نه مسلمان او کافر هم برابر دي افلا تذکرون ولی تاسو نصیحت نه قبلوي حاجی لږه وقفه وکړئ خیر دی اوبه مو به اوس کړئ